فضایل خو مونږ وورو، رمضان فضایل، د تراویح فضایل، مولوي صاحب تراونه مخکې تراو فضایل بیان کړي وي. بیا الحمدلله تاسو قرآن پاک واورېدو، تراویح مو وکړې، فضایل بیانېږي. نو ما سوچ کولو زه به د ملګرو سره څه خبره کوم، نو ما زه به دې سره د خپل تاوان خبره وکړم. لږ نقصان شوی دی او د نقصان تذکرې هم ختم شي. نقصان وشي که نه جي، او د نقصان تذکرې کوي خلک، د هغه نقصان ازالم کېږي. ما یاره دلته د ماربل یو فیکټرۍ کوله وکړه، د دې صاحب سره کېنم نقصان وشو، هغې سره کېنم نقصان وشو، هغې سره کېنم نقصان وشو. دایې بایې اخوا دېخوا نه مشورې م راغې، خلکو رایې م راکړه چې یاره ته بیا بسم الله کړه مره، ته بیا قدم اوچت کړه، ته کاڼې کم ځای نه راغواړې او مشین دې کم ځای نه راغوښتی دی او کارګران بدل کړه. نقصان تذکرې سره د نقصان ازاله کېږي. مونږ زبردست نقصان کړی دی، څومره چې مونږ ناست یو تپوس کوم، خو مونږ د دې نقصان تذکرې چېرته کړي نه دي جی. نقصان هم څه کړی دی ګوره، زه د مایوسۍ خبرې نه کوم، زه د مایوسۍ خبرې نه کوم، زه خو دا خبره خپل ځان ته کوم چې الله دې ما کې راولي جی. او نه دا خطابت دی او نه بیان دی نه تقریر دی، مذاکره ده. او مذاکرې کمال لا دی، دا د ګین غونتې وي چې ګین څومره زور سره ته دیوال ته ولي دومره زور سره واپس راځي. نو چې څومره پر زور خبره تاسو ته کوم دومره اثر به ما کې هم کېږي. الله دې موږ ټولو کې راولي. زما عزتمندو، دا حالات د الله د خفګان دلایل دي. مونږ الله خفه کړی دی. د الله د خفګان تذکره ما چېرته وانه اورېده، ډېر ډېر وګرځېدم، خو خلکو سره کېناستم، خو چا مو ونه وی چې جي یو مجلس کې ما نه اورېده الله خفه کړی دی. یار د دې به څه کېږي جی. یو وخت و چې الله راضي و، یو وخت و اسمانه مو کتل، ځمکې مو کتل، لږ ډېر نه دي داسې 1400 کاله وروسته لاړ شو که نه جي. منځ منځ کې مونږ ته داسې واقعات ملاویږي چې الله راضي و نو حالات داسې نه جوړېدل. لکه زه چې کله د حیات الصحابه ګورم، داسې معلومیږي لکه یو نیازبین بچی خبره چې پلار مني. د صحابه خبره به الله داسې منله او الله راضي و. سفر شروع شو اور حضرت امیر رضی الله عنه امیر و، اوبه ختم شوې د څکلو. امیر المؤمنین اوبه ختم دي، زمونږ هم څکل دي، د ځناورو هم څکل دي، او داس غسل مسلم ده. اسمان ته وکتل، وظایف نه دي شوي. زما په دې خبرو څوک به هم نه خفه کېږي. ګوره ښه جي، زه بار بار معذرت کېدای شي ګنټه نیمه خبرې تاسو به اورئ، 25-30 مرتبه خو زه معذرت کوم، خفه نه شئ رانه. چا چې امت په وظیفو واچولو که نه جي، د دین ذبح کو، اس نے دین کو ذبح کر دیا. دلیل سره خبره کوم، تم یہ وظیفہ پڑھو تمہارا یہ کام بن جائے گا. اس کو نبی کی زندگی پہ ڈالو، ستا مسئلہ به د الله د نبی زندگی سره حل کېږي. عجیب، یہ کرو وہ کرو وہ کرو وہ وظائف نه دي شي. عثمان دیو قتل حضرت امیر رضی اللہ عنہ، یا رب اسقنا، بس یہ سب سے بڑا وظیفہ تھا. په جہاد کې یاسین ووایي او زنانه راغونډې کې او ماشاءالله 41 مرتبه پڑھو، اچھی بات ہے، د وظایفو منکر نه یم، د دې د برکاتو منکر هم نه یم. عجیبه خبره چې یاس زما په خبره لږه مشکله به وي، خو دومره ګرانه نه ده. نتیجه سره ووته چې زما وظیفو زه د الله نه لرې کوم. رخ بدل دی که نه جي، رخ هغه نه دی په کوم رخ او په کومه لار چې ماته الله ملاویږي. چنانچه زما کاروبار خراب دی، ما یاسین ختمونه وکړل، یو 40 ورځو نه ختمونه کوم، کار نه کېږي، مسله نه حل کېږي. زما یاسین زه د یاسین نه لرې کوم. छोड़ो यार क्या करूं. والله مفتی صاحب تاسو ویلي سوره واقعه وایي، خفه کېږئ به نه. زما نن دا 35 دن شو
چې زه قرضونو کې روان یم، مسله نه حل کیږي. سوره واقعه د نبی د زندګۍ نه بعد دا ډېری خبرې دي. یاسین برکت خو یو کتاب کې ما کتل، یو سړی بیمار شو، داسې بیمار شو چې حکیمانو دا مړ دی. دا واقعه په خپل لیکل ده. ویزه اوس خبرې اورم خو حرکت نشم کولای. اوس ما ته پته نه لګي چې زما د زړه حرکت هم بند دی، چې دی په ما باندې د مرګ مکمل یقین کړی دی. غسل راکو، کفن راکو، زویر اورم، خور می جاړي، مور می جاړي، مولوی صاحب راغو، جنازه او شو، ځکه پوهیږم حتی چې خور کې غوستم او خور را باندې امبار کی دیږي د مستر کې کولاوي شوی. اوس خبر دی ماته د الله نبی حدیث را یاد شو چې مسله یاسین سره حل کیږي. او فقط یاسین نه، ما یاسین ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ زویما یاسین ویم بار 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 بار. دیږي قبر باندې چرته داسې درب درب आवाज شروع شو، خاور سوک لري کوي. اچرته کفن چور وغه ته پته لګیدل چې دلته تازه مړ شوی دی، چې ورشم کفن ته راپټ کوم. ما جهرن تلاوت کولو، ما تلاوت غلې کو، اسنه چې دا سړی نږدې راشي زما تلاوت اوري او تختی پرېږده چې دا تختو ته ورسي. هغه چې کله پهله تخته لري کړه او زما سترګې کولاوي کتل، خو ملته به هوش شو. ما پیژندو چې دا کفن چور دی. او ما کفن کې اوس د شپې چا سره ملاوي ګم، ما نه تختی. اخر کې د مسجد امام صاحب تراغم چې ور مې ولغره وته، هغه ته مې قصه وکړه، دي ته ما نه مېرېګا زه داسې یاسین برکات من نشو کولای. دا خو د الله نبی حدیث دی، فقط یاسین نه دی. اوس میدان جهاد کې خو وظایف نه کېږي کنه. اسمان ته وکتل، یا رب اسقنا، اے الله وبو پکار دی، باران شروع شو. کون سا وظیفه کیه؟ لکه نیازبین ماشوم نه شپږو خويندو بس چې شوی دا خورم دا نه خورم، خاخه بچي مخور کنه، دا خلم دا نه خلم، خا بچي ما خلم، ټیک ټیک. ایسے خدا کی قسم زدا الله کا تاسو صحابه وګوره کنه بعینه، چې کله ټول ضرورت پوره شو بیا امیر صاحب اوس الله ته وایا زموږ ضرورت پوره شو. اسمان ته وکتل، یا الله بس باران بند شو. لږ مخکې لاړل، اوس سمندر راغی او دشمن کشته ماتې کړې دي. اخوا خو پل دومره لوی شته نه، امیر صاحب اوس څنګه چل کوم؟ وای ناشنا خبره ده. د الله غونتی ذات تا سره وي اور ته ناراضي وي، ما باغ میدان کې پری کې کیسے ہو سکتا ہے؟ اسمان ته وکتل، یا علیم یا علی یا کریم یا حلیم، د الله سلور نمونه واغستل. اے الله لار راکې کنه. مرګرو ته دود وشه، تبلیغ ولوي دود وشه کنه، دلته دود وشه. صحابه فرمایي چې مونږ ته پته نه لګی دا چې زمونږ د اس په نیمه خپل په اوبو کې ډوبېږي او څه شي لاندې نه سهارا ورکړي دا په سمندر باندې روان یو، هغه طرف ته وړي. یہ الله راضی تھا، دا الله راضی و. جی ہاں، ہر خبر منلا، هر خبره منله. یو زنانه راغله ویجه زه مسلمانېږم مدینه منوره کې. نبی اسلام فرمایل بسم الله. یو روایت کې 9 کال راځي، بل روایت کې 14 کال راځي. ماشوم ور سره قریب البلوغ شونډه شنشي بس هغه نه پرده فکر ده. نبی اسلام فرمایل دا ماشوم به موږ سره وی تلاړه زنانه سره دین زده کوه. د الله شان یو څو ورځې بعد هغه ماشوم بیمار شو، وفات شو مدینه منوره کې. غسل شو، کفن شو، جنازه تیار ده. یا رسول الله صلی علیه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرض یا رسول الله جنازه منځو کې. نبی علیہ السلام فرمایل اخبرتم امه، د مور ته ویل دي چې هغه یو هغه من الله واغستو. الله دې مونږ ټول د بچو درد نه وساتي، بچو تکلیفونو نه دې الله مونږ وساتي. صحابه ورغلل چې راشه دا بچي اخیری دیدار وکړي. نو د مور مزاج دا وی کنه دي سینې باندې وګرځيږي، خپل مخ وخي، چغي وخي، جناب سنباليږي نه، بهوش شي. دا سی سونه کړ. اخذت ابهاميه، و ترغلا او د ماشوم مټي ګوتې ونیولې، داسې حرکتهما داسې خوځولې. اوس کفن کې پروت دی. یا رب كنت اعبد الاصنام، اے الله ما خو د بوتانو عبادت کول، د تبيزان لبوته، د خفغان ځان لبوته، د خوشاله ځان لبوته، د رزق ځان لبوته، دشمن خلاف مدد ځان لبوته. وترکت الاوثان لاجلك، اے الله تم یو پیجن د ټول بوتان مې پر غوستل او تر نه بچي واغستو زه نه منم. نیاز بن توپ ته وګوره چې الله راضي وي کنه زماستا ناز بوڑی غیرتی ذات ته. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا رب راضی بھی ہو سب یا گیلے حکم دا گیلم دا گیلے نہ دا گیلم
دغه خلک کوئی ګیله د خپل نه کیږي، ګیله شرک خفي دی. ګیله دغه چانه کیږي چې چانه دی امید ورته مګي او تم شرک ته نشته. د صحابه زندګي کې ګیله نشته. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي تحيرنا لها، نبی علیہ السلام ولاړ دي، صحابه ولاړ دي، حالانکه چې سم مسله بموا صحابه نبی علیہ السلام ته جاءو کا نبی تعالی ورځي تب ماته وي دلته دا خزه نبی علیہ السلام ترانه چې الله ته سفارش وکړه، نبی علیہ السلام تسلی ورکی تقدیر دی نه. زه اسه سوچ کوم چې نبی علیہ السلام دا پرې خدا د دې خزي په وسیله سره تا قیامت امت ته درس ورکړي، تم الله کو راضی کر لو اور اپنے مسائل حل کروا سکتے. چھوڑو لمبے لمبے وظیفے پریدا تو اللہ راضی کا درس تے پٹ درس تے. نبی علیہ السلام خاموش ولاړ دي، کر کیا رہی ہے؟ تو ګورم جدا سکی دا خو نبی علیہ السلام وعده کړی و. پہلا سبق داو یا بنیا اعلمک کلمات چې څوک به مراتل هغه ته به مې ته پہلا سبق یې پڑھاؤں. ابن مسعود نے فرمائی كنت ردف النبي صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام سره واستو کېناستم د نرسری د پرېک بنیا بچوړي ته ویل کېږي بچا ستا پہلا سبق دا ده احفظ الله تجده تجاهك. بچنګا د الله خیال ساته، الله بستا خیال ساتي. تجده تجاهك تم الله کو سامنے پاؤ گے. احفظ الله يحفظك. انس بن فرمای موږ حیران یو داسه کې یاره وجړی ماشوم خپلونه ویل یا الله زه نه منم زما بچي پکار دی. انس رضی الله عنه فرمای جلس حيا، هغه ماشوم په کفن کې نیک ژوندې کې ناست. عنوان ورکړی دی حیات صحابہ کې، صحابہ کی دعا سے مردوں کا زندہ ہونا. یہ اللہ راضی تھا، دا اللہ راضی ہو. عاش حتی قبض رسول الله، تر څو چې نبی علیہ السلام دنیا کې موجود و دا ماشوم موجود و. چې نبی علیہ السلام دنیا نه تشریف یوړو هغه وفات شو. داسې مړه سم سره دا ابي حالو لکه ډي پی او سره سچو سره تعلق نه څه چل یاره مړه اوس به وشي یار دغه ټلیفون ته کوم. خوله رضی الله عنها راغله ویجی ماتا خاوند ویلی چې ته زما مورې، ته زما خورې، انت علی مثل امي كظهر امي. نو اوس پورې حکم داو چې چا به دا خبر او کړه نو پاغه باندې بخښه همیشه د پاره حرام شو. نبی حکم نو راغله، نبی علیہ السلام زړه فتور حرمت علیه. هغه یا رسول الله ان لي منه صبيه صغار، الله نبی زما واړه واړه بچی دي. ان ضممتهم الیه زاو که خاوند ته حواله کوم تربیت نه کیږي ځای کیږي. و ان ضممتهم الیه جاعوا کذان سره ایثارم یا رسول الله نو مرید لوګي زه خو مې تو کما نه سکتی، زه خو ګټه نشم کوله، ګټه خاوند کوي تربیت بزو کوم خیر زمون جوړ راواله. نبی اسلام بیا فرمایل حرمت علی، استاو د خاوند قصه ختمه ده. بیا غی خپل درد بیان ک، بیا نبی علیہ السلام فتوا درې ځل الله نبی فرمایل استا او داغه قصه ختم. خو خوله رضی الله عنها اغزات ځان سره غسته وو. مونږ صدقه تعریف دا جمله نہیں پکار دی مرګری وی تعریف محتاج نه دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب د تعریف محتاج نه دی، انسانان کو ټول جی. خوله رضی الله عنها لاسونه داسې کړل او دلته دولی کې جوړې شوې چې کله الله راضي وي کنه جی زما ستاسو د اوخ کو عرش کې استقبال کیږي، دا ځای کیږي نه. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، د قسم خورم چې زما اوخ کې دا ځای کیږي نه. ته خو ټرای وکړه یار، ته خو ورشه په ډاډه په ورشه، خلکو ته هم ډاډه په ور دی غټي خبرې کوي. هغه غیرتی ذات ته. عائشہ رضی الله عنها ناستوا د نبی علیہ السلام خدمت کولو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به وحی راتلا نو کیفیت بس داسې आवाज به وړو لکه د ماشومانو جرجنې نه شنګ شنګ داسې شنګ شنګاره بوش. نبی رسول الله فرمایل جبرئیل راغله. یا یو صحابي ناس تو دحیه کلبی رضی الله عنه چې کله بلاړو نبی علیہ السلام بوختنه وکړه الکه سوکو ویجی دحیه کلبی او نبی رسول الله فرمایل جبرئیل وحی راغله. درې مشکل صورت داو چې نبی علیہ السلام به هوش شو، سر به داسې خطر دی وخت کې الله تعالی هم دغه انداز انتخاب وکړو او نبی علیہ السلام سترګې پټې شوې. نو عائشہ بیبي خو کې ناس دا هغه خوله رضی الله عنها ته اشاره وکړه چې خوله بس اوس حکم راغی، وحی شروع شو، هغه ته په بدل لګیدا وحی شروع شو. نو خوله رضی الله عنها نورم ورزیات کو چې جی حکم خراغلو او اسنه چې حکم د مفتی سے موافق وی چې فتوا ور کړی دا میں تو ان کے خلاف چاہتی ہوں، زه خو د فتوا رد کوم، زه خو د فتوا ماتوم. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کیفیت ختم شو سترګې کولاوي کې نبی فرمایل خوله مبارک شه نن حکم ستا موافق ته او زما خلاف ته. ستا خو کې کمال له خوله څنګه بنمني
کې دې شي چې زما خبرونه مني. ګورئ لږ زمونږ یو مفتي صاحب توجه کنه الله دې وبخي لږ غونډې تاسو یو طرف ته نیازبین دی نبی علیہ السلام پورا قرآن پاک تاسو واورېدو 30 سپارو کې الله تعالی خپل حبیب ته یا محمد نه دی ویلې طاسین حامیم یاسین نیازبین دی او چې کوم ځکه لږه تنبیه مقصود وکنه چې زه خپل نبی ته خپل حبیب ته تنبیه وکم نو د سینې دی ویل چې دا کار دی ولې وکړو اشاره او ګور کنه فلان کیته افلان کی ته خیال دی عبد الله ابن ام مکتوم نبی نه صحابي نظر نه لګیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ټول سرداران ناستو اخی ته وخت غستو چې موږ سره یو غریب بسوک نه راځي نبی علیہ السلام ایمان کی دغه حریص چې دی ایمان وړي دیګه هغه تو سخکاری نو غلیر نه आवाज وکړ علمنا یا محمد مما علمك الله اے نبی شابه موږ تم سوخه کنه اوس د نبی علیہ السلام خواله د درنه شو چیرې د دې سره خبره کوم او دا فکر راغې نو اوس پکار سو عبست وتولیتا اے نبی اخوا دې ول درنه کا خفغان دی ولې وکړو ان جاءك الاعمى چې کله غ نبی نه راغې انداز الله بدل کو کاف تا د خطاب د پر راځي خبر نبی علیہ السلام سره کوي اشاره کوي عبس وتولى وګور دي سړی ته خپل نبی نه یادي عبس وتولى فائدہ نه کا ان جاءه الاعمى دومره نیازبین تو اقرا ابن حابس رضی الله عنه چې کله حج فرض شو پښتنه وکړه یا رسول الله هر کال به حج کو که صرف دې کال به مالدار حج کوي نبی علیہ السلام خاموش بیا ته پوسو کو پدریم ځل نبی رسول فرمایله الله بندا اقرا کز نعم کم نو زما د نعم خیال الله ساتي او په مالدار باندې بچ څنګه هر کال زکات فرض وي داسې په حجم فرض یو نعم سره هر کال حج فرض کیږي په مالدار او دلته درې ځل وي چې ستاسو د خاون کیسه ختم خو فتوا بیان د الله د نبی خلاف او الفاظ چناو ګور دي الله تعالی قد په عربی کې دې پر راځي سمع دې ته ویل کېږي تاسو خبرې کوي اور سمع اس نے سنا ہے قد سمع اللہ تعالی الفاظ انتخاب میں نے سنا ہے قد سمع الله قول التي تجادلك اللہ تعالی دا اغه خزي خبره ترا سے وګي خوي بس کما خزا تجادلك اے نبی جتا سره مشتو غریبانو تا سره جګړه کوله مجادله جګړه دی ویل کیږي د سورۃ نوم هم سورہ مجادله دی لړای والی سورۃ دلته پټ سوال دی اے الله چې خوله ما سره جګړه کوله نو بیا دې زما طرف ولېونه که د خوله طرف ته ولېو نو جواب پټ دی دلته چې اے نبی ستانه ازبین تو بالکل بصر چشم منو او د خوله اوخو کې دومره طاقت او چې دلته دغه خبره واغست قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله اور شکایت اس نے مجھ سے کی ہے ماتے ہوئے گنا ناز برداشت ناز وړي ماته وي تشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما تاسو دونو خبره ما اوریدي والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ننا والذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم دغه دکنه مخيري فتوا دا فتوا دا او پورو رکوع راغلا خول رضی الله عنه خوشاله شو واپس لا زما عزت مند غټي مسلې به حل کو وکاله راځي خفه پس شو ما هم اول ارزو کو کنه دي نقصان هم دا کړی دی الله دې نه کې دومره ډېری جرګي او مسائل مدرسې ته راځي یره دې شپږ میاشتې او شکور والا التناسته دا یره دې شپږ میاشتې او شکور والا داسې دا یره دې درې میاشتې او یره دې رور یره د دې خفګانونو تذکرہ اور جو لګیا د صلح ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی صلح کرانے والا نہیں ہے یہ اللہ ولی خفش ہوئے ولی زمونز نو کوم کې ولی ز عمره نو کوم کې ولی ز حج نو کوم کې ولی ز زکات نو ور کوم ورکه تهجد نو کوم بالکل کې ولی دلته مې تور داغ نه جوړ کړی دی یا الله ز تثبیت ارسکه بیا ولی خفای خفل بیا خفل ولی خفای رب نو موږ ته وړو ته مجمع الله تعالی را مخامخ کې ان سے سیکھو په صحابه کې به تاسو ته تسبیح والا ډیر کم ملو شي ما سره عرب په جګړه شو تسبیح مې غسته ما ته ليش ولي حرام ما ته ايش حرام څنګه حرام دي تسبیح حرام دي که ذکر حرام دي ما ته انت تعود ته الله سره شمیر کې چې سل شو 200 شو 300 شو نو ما ویلي ابو هريره صاحب سره چې تھیلا نو ما ته ابو هريره صاحب شمارلی چې دي کې سودانی دي ځکه اغي تثبوت مسبحه مذکره وي ریمایندر یاد دلانه ولې تاسو ګوره کته سره لاس کې تسبیح نو ذکر وکيږي که جیب کې لاړ شي نو ذکر نه کیږي ځکه دا اغي مذکره وي یاد دلانه والی معدد نہیں کہتے شمار کرنے والے ډیر کم صحابه تاسو سره ملایي وو خو ډیر کم دی پس باندې الله ذات غستو جی دمرا د الله ذات اور سدل دمرا ابو بکر انہیں نظر نہیں آ رہے تھے ابو بکر دا جبریل لکھا اللہ جل شانہ طرف نہ راغلے دے اور داوی
چې الله جل شانو فرمای یا رسول الله ابوبکر ته زما سلام وایي اور دا تاسو کې ابوبکر نه چې ابوبکر ته معنا راځي ابوبکر رضی الله عنه په جړا شو یا رسول الله الله زما نو غسته دي زه مې راضي هوں زه الله نه راضي یم دې تر رسیدلی او پس رسیدلی دلته هغه نقطه پټه یا علی اترضى ان منزلك امام منزلي في الجنه علی ته خوشاليږي نه چې ماته الله تعالی جنت خو دو چې ستا او زما کور جنت کې بالکل مخامخ دي علی زما په جوړا شو یا رسول الله زه ولې ناراضي کې دې تر رسیدلی عمر بیگا خوب کې ما ستا محل وکړه فرشتونه مې تاسو کو غوي چې د قریشي نوجوان دي نو ما زما به چې زما خلاړم نو فرشتي आवाज وکړي چې یا رسول الله د عمر دی نو درست شوم عمر رضی الله عنه بجړا شو یا رسول الله دنه بتلی وی کنه نبی رسول الله فرمایل عمر نه نه ستا غیرت معنی شو ستا بی بیان د نبی دې تر رسیدلی دنیا حواله हो चुकी थी دنیا وړو غونتی خدای الله حواله کړی و جمعې په ورځ باندې په منبر ناشته और सारिया हजारों किलोमीटर दूर लड़ रहे हैं और जुम्मे पर मसलन मसाइल चलेगी द पाके ना पाके मिसाल के तौर पर उमर रजी अल्लाह ने खबर कही और एकदम ही हुए या सारिया अल जबल उस्मान रजी अल्लाह अन्हु तो चाहे कि उमर नाशना खबर होना का सारिया घर तरफ तशा उस्मान रजी अल्लाह अन्हु खैर देख कला कला दासी की शी मेंबर ना राकुशो वेद अल्लाह बंदगानो اسمي ونوي چې ساریا امیر المؤمنین ساریا خو ولته جنگيږي امیر دی د جماعت ونه کنه ما وکړه چې په ساریا باندې دشمن حمله کوي نو مور دوی ساریا غر طرف ته شا چې دشمن در باندې رانه شي ډېر ورځې بعد ساریا رضی الله عنه واپس راغی او امیر المؤمنین ناشنا خبره تاونه کوم د جمعې په ورځ باندې په موږ باندې دشمن شاته نه حمله کول او په دغه وخت موږ تاسو आवाज واورو چې ساریا غر طرف ته شا کله چې غر طرف ته نه وشوي او لشکر مې کړه نه موږ به هلاک شوي दुनिया उनके हवाले हो चुकी थी ले लो क्या चाहिए जी हाँ सखलक रागल जी मकाम हर्रा मदीने मुनव्वरे तो अल्लाह दे बार बार बूजी मकाम हर्रा के और होते दे जी आबादे तरफ तरह रवान दे उमर रजी अल्लाह अन्हु तमीम दारी तवी रजी अल्लाह अन्हु قم يا तमीम पासा विजी लस्तु अहलन लिذاك या अमीर المؤمنین د یاد ساتي د نقطه د ځان سره لیکي چې چا کې کمال پیدا شي هغه ته بدن سے فرق کوي چا کې کمال پیدا شي هغه ته بدن صفر ښکاری او چې کم به کمال وي ابه خفقيږي خیال دیو ای په صوفي کې نو لږه پس مکه کې نو خیال دیو ته هغه ته کم کپ کې چای ورکه ماته کم کپ کې چای راکې هغه له غاړه ورکه ما سره داسې سلور کو دي اسمه کمال नहीं है ये बेचारा ये کم زیتو رسیدل عرش د عرش په جبه پویدل زما رب سوی لست اهلا لذاك امیر المؤمنین پرې ده کنه امیر المؤمنین خو پیجندو چې دغه کماشتا پاسه تمیم داری رضی الله عنه خپل امولی صاحب سره صدر راوغسته په مړ باندې اوس عمر رضی الله عنه ورپسې دی تمیم داری رضی الله عنه مخ کې دی اور ته وی ارجع د اور کار دا چې هغه سوزول کوي او د تمیم داری رضی الله عنه صدر نسو دی ارجع واپس شه اور مخ کې اور تمیم داری رضی الله عنه ورپسې اور خپل ځای ته واپس لاړو اوس پورنه دراوته یا الله راضي تھا اور ګران شو په دې الله ډېر زیات خفقيږي سنجي ګران شو पेट्रोल ग्रान हुकूमत न कही हुकूमत बो की अजीब द अल्लाह सुन्नत ते अजीब چې کوم انسان د غیر الله سره امیدونه وابسته کی الله یو ما غیر ته حواله کی تدن ضرور لیکي ले लो उससे ले सकते हो तो ले लो दुनिया में حواله کړي وا اخرت هم جوړ شو کو پس باندې زما عزت مند کوم وظیفه چې دی الله غسته ما به 43 سال کې زما به خبره بیا خفانه شه د دویم ځل له سو کې را په شمارې ښه زه خپل ذات نه شروعات کوم 43 سال کې ما د دې وظیفه ولونه کتل مون گزاره مې وکتل الحمدلله الله دې محرمانو ته بار بار بوزي د عمره او رواج جوړ شو چې قسطونه باندې عمره قرضونه باندې عمره او د عمره قرض ختميږي زه دلیل يم خو ډاډه راوهله ختميږي الله ختمي د حج قرض هم ختميږي ماشاء الله تهجد گزاره مشته جی وکنيشتا کنه جی هغه وظیفه نشته کوم وظیفه چې د صحابه زندگی کې و عمر رضی الله عنه دا تیز لاړو دا وظیفه تارس کوم اگر हमने अल्लाह को लेना है फैसला वकूज به फैसला को अगर मुझे अल्लाह की ذات انفرادي مسائل اجتماعي مسائل زما په یو اوخ به حل کیږي کینې زستا سو مجرم دا د اسمان فیصله دي دا د اسمان وعده ده کرके देख लो وګوره او دا وظیفه بدن کې راولو لګه ګرانه ده جی عمر رضی الله عنه تاسو تیز لاړو ابو بکر رضی الله عنه تاسو لاړو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم چې ابو بکر خدا سیمنډ نو کې الله د خیرو کې څه چل شوی دی کې ابو بکر رضی الله عنه راغلو رنگ بدل ابو بکر خیر شه یا رسول الله عمر تمه ستې خبرې وکړي ولو کې لګه تیزی وشو نو زتلهم د عمر رضی الله عنه کور ته چې زته معافي وغواړم عمر کور کې نو دی کې عمر رضی الله عنه تشریف راوړو عمر چرته نه راغی یا رسول الله ابو بکر صاحب سره لګه تلخی وشو لګه تیزی وشو اوس لاړم دغه کور ته چې دغه نه معافي وغواړم په هغه کور کې نو اوس چې دوانه کې ناستل نو شکایت انداز ته وګوره د جماعت تنزل کړی دي او گزار منا باندې کړی دي ایست پوسټ نو کوم د زما غریبان تعالی سولې چولې بدته تاسو کوي سپینګيري په خپل کې لوړیږي نه معاف کوي نه جی نه منه کنه دې مخه بکیږي بس تاسو عزت پر سر سر غنی بخم بیا جی د دې ما سره معلومه کیده زکړو چتم دا زمون حال له मैं قسم खा के कहता हूं वली खरब हजी नशी په طواف خفنشه ګورې دریم ځل شو بیا ویم خفنشه روخ بدل شو किसने कहा है अल्लाह वहां है तो مونږ الله تعالی بیت الله سره وټړو زما غونته غریبانان خو په پاتې شي چې الله په بیت الله کې ملاويږي به زه خود مدرسې یو وړوګي غونته مدرس یم زما خو د عمره اوس نه کیږي مجھے تو الله مل नहीं सकता चलो الله په تسبیح کې شي به زه خو پر دې ډرایور یم زه خو دومره تسبیح نشم مجھے भी नहीं मिल सकता कि الله په نفلونو کې پړته نو به زه خو امرت خرڅوم پر دې باندې مجھے भी الله नहीं मिल सकता نه ډیره اسانه کړ چې کله دوه کې نسل شکایت انداز وګوره شکایت داسې پکار دی چې د جی زدن مشریم ډیر سپورست غوي شکایت داسې پکار دی ابو بکر صاحب شکایت څنګه لګی یا رسول الله امرګری ته کینه مړه ته کینه بیان زکه مبودی لور کې راځه او داسې جون جولای میاشت چې دی داسې تګری کینه لا لا کینه او بو ولا کینه مالک شکر کوي راکه خیر چې دونه کې نستل کنه جی نو ابو بکر رضی الله عنه شکایت شروع کو انداز وګره یا رسول الله ما عمر ته تیز خبر وکړي اور اوس د عمر نه معافي غواړم دې ما نه معاف کړي په شکایت انداز ده ما ته تیز خبر وکړي او ته معافي غواړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمر دې داسې وکړل عمر ته نه پیژنې چې کله چام ایمان نو راوړې د په ما باندې ایمان راوړو ما سره په غار کې دی یو ځای او چې کله عمر رضی الله عنه قتل چې د نبی علیہ السلام رنگ بدل شو نو فورن وی یا رسول الله چې کله ابو بکر سے ویل دي چې ما معاف کا قسم دې چې ما دې عمر وف معاف کړی دی خو ما اظهار نه کولو دا وظیفه ده یہ وظیفہ ہے اللہ کو لینے کا یہ وظیفہ ہے یو سړی لازم کور کا کاغذ ویلی کلو هغه اچھلتے کودتے اسړی روان دی مخه ته عمر رضی الله عنه څه چل دی لگا وګوره کنه چې ما ته ابو بکر سے اسما کا راکړه ها راځو قتل کاغذ وشلو لړای ځا تعالی ابو بکر سے امیر المؤمنین له ابو بکر رضی الله عنه هغه سړی کاغذ راواغسته اور راغ عمر ابو بکر سے ته مخ کې غوستو پہلا سوال لو انت امیر ام عمر یہ وظیفہ تو اللہ کو لے گئے تھے دا وظیفہ تھا تم اللہ کو لے سکتے ہو ادھر عنوان سے ہے تو صحابہ کے لڑائی کے وقت میں ایسی بات کرنا کہ ساری لڑائی ختم ہو جائے ادھر جھگڑے دے دیکھا جی تو امیری کا عمر امیر دے سڑی ہوئے ابو بکر سے تو امیری او کا عمر امیر دے ایک اگست ہو گورا خوش لو اور لڑے کا وہ زما د سٹامپ بھی حرمتی اور بھی عزتی ہو کوئی ایسا نہیں کہا جواب سنو جواب سو بھائی حق خداو چې عمر امیر ہوئے وہ خلق مانا امیر جوڑ کو بس جھگڑا ہی نہیں ہوا دیکھے عمر رضی اللہ عنہ راو ابو بکر دزمک استا ذاتی دا کله مسلمانانو دا یا رجی دا خو د مسلمانانو دا د مسلمانانو زمکه ته یو سړي څنګه ورکه عمر سلور پنځه کسان ناس توغی سره مشوره وکا د سلور پنځو کسانو مشورې سره ته اجتماعي زمکه ورکول شي اوس د جګړې ماحول یہ اللہ کو لینے کا وظیفہ ہے سیو فرمایل عمر ما خو ته ویلو کنه چې مانا امیر ما جوړاو چې اوس امیر شوم زما غلطی فیصله به برداشت کې جھگڑا ہی نہیں ہوا گاڑی زرا لوالو یره جی ولګید اوس سوال هغه دی ولګید جی دغه روجماتي ته 10 منټ پاتې دی پوه نه شوم نمبر دی راغی زما نمبر واخلا سبا مستری خانی تراشه بس جګړه وشي چې جستا په پټی کې پوله طرف ته ټریکټر راوستو دا یو فټ دنه تاسو پټی تراغه حاجی السلام علیکم حاجی صاحب خبر شوی ما چې تاسو زمونږ پټی ته یو فټ دنه رانوتی ای سبا ټریکټر والا د ډیزل پیسې زور کوما یو 2 فټو نورم راشه جی مړي وکیږي جی صاحب زمون بمري زما مفروض کېږم زما کور پرې دم زما بچي بخواريږي نه
سوال نه پیدا کی. کومه معاشره کې چې مسلمان د مسلمان مخامخ ځان نه زیر کوي هغه معاشره کې د الله ذات نه. جبريل موجود دی، میکائیل موجود دی، مونږ بدر کې ما وی الله دومره تقوا مې نشته چې زمکه خبرو کې چې دلته جبريل او دلته میکائیل خو یو خیالي شکل می جوړ کو. میمنه باندې خي طرف ته جبريل علیه السلام 500 فرشتو کمانډینګ، میسره باندې اسرافیل علیه السلام 500 فرشته اور میکائیل علیه السلام راغله د خو جنگیدل نه دی. د لشکر 15 حصے وی، ساقه ورستو جنگيږي، قلب منس کی وی، مقدمه الجيش مخ کی وی. یا الله دلته جبريل راغله، جبريل اوسم شتا ناراضي خبرې کوي نه ګوره. او یی دغه د تک نه ځان ساته نه. عمر رضی الله عنه ابی ابن کعب رضی الله عنه سره سم مسله راغله. یو روایت کې ونی راځي، بل روایت کې زما راځي. اور فیصل زید رضی الله عنه جوړ کو. زید په زید باندې به فیصله کو. چې کله راغلل نو زید رضی الله عنه امیر المؤمنین ته وی چې امیر صاحب تاسو څنګه راغی؟ ویره دي زماغه د زمکه مسله ده ابی ابن کعب سره. وی خجی ښا تاسو دې طرف ته کینې کنه داسې دلته کینې کنه. اور ابی ابن کعب ولاړ دی. عمر رضی الله عنه فرمایل زید پہلا ناانصافی دا وکړه چې زه دې پکټ کینې ولا موبایل دې ودرولې ده، تم کیا فیصلہ کروगे؟ واپس لاړو، تم فیصله نہیں کر سکتے. کومي معاشري کې چې معاملات زبکیږي کنه موږ په قتل کې تکړیو. زما په خبر باندې ګوره بیخي خفه نشي ته بیا معذرت کوم. موږ سره کورونو کې تمانچې پرتی دي، اجي په دې تمانچه سکه یره جی سنت ته د جهاد په نیت. نه جهاد خو تاسو عمر دی، زما 67 سال عمر دی، تمانچې څومره وخت شو د دې 37 سال شو. نه افغانستان ته لاړې نه سره ته چا سره جنگي په دې تمانچې به د شپږو بچو پلارولم. خفه نشه زما په کومه معاشري کې چې د مور سترګې سری وي دان سره ولي کې قسم دې کچا په وظیفو باندې مسائل حل کړل دستاسو مجرم، چا په تعویز مسائل حل کړل مفتی صاحب ورزت لک حنفي مستاسو ذهن کې بل سره شي تعویز منم پتا سو حل کې په تعویز مور دې پسرو سترګو جاړي. واه 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 کیا بات ہے مفتی صاحب بس نه پوهیږم چې کور ته چلان شم کنه جی کور والا را باندې بد لګي، بچی را باندې بد لګي. مفتی صاحب لري الله جزای خیر ورګه خو تاسو نه کوي، هغه تاسو نه کوي چې معاملات څنګه دي رستو. ها ورګه په زعفران او ټک 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 شپږ تعویذونه شو جی. یو بغاډي کې ځوړن کې، یو پخې مټ، یو بغس مټ، یو بالغ کې یو کور کې ځوړن کا، یو वाह वाह अल्लाह तो नहीं आया, मसला को हल नशवा. थानवी से लिखली दी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुसलमान और परेशानी जमा कैसे हो गए. मुझे सुमरम नसी हो या क्या कसाना सु यो मलगरे दी हुई अगर दिमागी मरीज भी दागे बारे के सनशम गए उसे तो पता ही नहीं है कुछ चीजें परेशान नहीं हम यो खुद यो अजीब खबर है ना. थानवी से लिखली दी परेशानी ईमान वालों को भी होगी, ईमान वाला परेशानी की, लेकिन उस फर्क होगा. अल्लाह रजी भी बेवा परेशानी रजी, अल्लाह खफा दे, दोनों में फर्क होगा. कैसे वे चिचान अल्लाह रजी से पता लगा हाल राशि दे बदा हालात और मजे अखली और मिसाल और कड़े दे वे कबाब में मिर्ची भी खा रहा है और सूसू भी कर रहा है. खंदखली का नाखली दे बदा हालात और खंदखली अगर अल्लाह राजी है. जी हाँ दादा मुसलमान दादा शॉर्टकट ला रहा जी दादा दादा गुरुजी तस्बीहात जमा वजह प्रेन जाऊंगे मर गए थे हमारे तो मौलवी से वैसे को मैं ऐसे जिक्र न कहो और समझता तो वही जिक्र पर वैसे भाई मां सर पखवा लगा दे काउंटर पर होते जेब की कसम दे कर जिक्र जद दिल में बजीना बैठी मां सब को पूरा कड़ी दी 3000 मरतबा ये पढ़ो कदे टोलू आते शवी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मानता हूं. रुख दान द जिक्र न दे जिक्र पैंट ते पैंट मुआमलात ढांचा दा अजी से मुआमलात ढांचा दा जिक्र तिलावत नवाफिल दा पैंट ते यो सड़ी सरा ढांचा निश्ता खख्ती निश्ता सीख निश्ता लंटर निश्ता और जनाब अली द पैंट दुकान ने चिकम दे शाजोर राडा करे दे जिदा शल बाल्टी वाचो अल्लाह का चरता जी से ये रजी कोर ला पैंट अजीब सा नक्शा निश्ता. मुआमलात स्ट्रक्चर ये ढांचा है, मामलात ढांचा दादा जोड़ो को नवाफिल. जी हाँ अल्लाह नबी खुदल संगे मुंस खुदले देगा ना जी मुंस दासे मामलात हम खुदली दी. अल्लाह अकबर लास बदल तक दे दीदी पूरी पूछते हुए रुकू बदा से कहे सजदा बदा से कहे पाकी ना पाकी खुदा सूरत फातिहा खुदा सूरतुन खुदल मसाइल खुदल मुआमलात में खुदल. अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु मिजाज के लगे सख्ती हुआ कैफ बिक या अबू ज़र इज़ अखरजूक और नबी अलैहि सलाम मुआमलात खई. ठीक था जी. अबू ज़र सा बसन हालवी चिकला दे मदीने मुनव्वरे न उशड़ी स मतलब समाना च कारोबार दे पातिशी
کور دې پاتې شي او داسې او دشتې ته لاړ شي او ټول ته یو ځای شي ته به څه کې؟ ابو ذر رضی الله عنه یا رسول الله مکې مکرمې ته به لاړ شم. ابو ذر که د مکې مکرمې نه دې راوشړي نو بیا به څه کې؟ یا رسول الله تاسو له به بیا راشم. ابو ذر که د دې ځای نه دې وشړي بیا به څه کې؟ یا رسول الله اذن اخذ بارض الشام، شام ته به لاړ شم، هي ارض الانبیاء، هغه د نبیانو ځای دی. ابو ذر که د شام نه دې راوشړي بیا به څه کې؟ ابو ذر رضی الله عنه لاس داسې کوي یا رسول الله موټیم شتا تورم شتا معاملات سکھا رہے ہیں خی ورتا. نبی علیہ السلام فرمائل ابو ذر لاس بخکته کې او تور بماته کې د مسلمان خلاف به تور نه استعماله ویجی په خپل حق باندې مرشنو شهیدی ولې دی نشته یرجی بس سبحان الله په خپل مکی مکرمه کې ټول هر څه په غسل کپرې نه غسل داس کنه دی کړي تور کو صحابه ته ویل چې ویني سي مکه مکرمه فتح شوا او یو صحابي خپل کور مخې ته ولاړ دی د چې کوم کورو هجرت نه مخکې د چې کور ما ډېر په تکلیفونو په غربت جوړ کړی دی اوس هغه کور هغه کې کافرانو بل صحابي راغو یا رسول الله پلان کې خپل کور مخې ته وړي نبی رسول فرمایل او تیرا زمانہ हमने अल्लाह के लिए सारा कुछ छोड़ दिया है हक लेना सिखाया ही नहीं है कोई नहीं समझ ना रखा हक सिखाए छोड़ो हक छोड़ना सिखाया है प्रेरता हक पड़ेगा मोड़ा तो मजलूमियत मजे हो वाखला करना मजलूम के साथ अल्लाह है तो वाखला करना तो वाखला اچر تیرا نه وړي قسم دې سبب ورستر کې پټي قیامت کې بدن تنویز لیکل دی روایت نقل کړي د درو پیسو په سر باندې به 900 مقبول منځونه د ظالم نواغ غستل شي 700 مقبول ما چې حساب کو 23300 منځونه د 1 روپے په عوض باندې لاړ مکو مړې الله سره خو کا چې کله مونږ کچ کولو نو رور رانه یو نیمه مرلونی ولا او ماشاءالله د حج داخله کړی دا حج لم روان دي یو نیمه مرل رانه ونی ولا الله د سره ډیر خو کوي ونی عمر الله سبا نه اخلم جی قسم دې چرته نه اوس حدیث شریف کې راځي دومره خطرناک چې چلی د دې معاملاتو دومره حالانکه کوم ځای کې چې سختی د موږ کې نرمي کوو او چې کوم ځای کې نرمي دلته موږ سختی کوو مفتي صاحب دلته د وتیم چې دلته وګورم امتیاز او شکی کوي مفتي د وګینه ول سی اوساس کې بس پاکه نه پاکه مسائل یو ځان نه راغله یا رسول الله انی اطیل الذیل زماله من لګه وګدده زه چې مسجد ته راځم مخکې به ځان نه راتلی زه چې مسجد ته راځم نو هغه ارغړي نو خاش نه وي د زناور امتیاز وي بیا مسجد ته راشم نبی علیہ السلام فرمایل هغې نه بعد وچ ځمکه وي که نه وي ستا لمنه په وچ ځمکه رغړي وي او چې رغړي نبی علیہ السلام فرمایل لمنه دې پاکه ده مونځ سره کوه دویا نه څومره نرمي ده پاکه نه پاکه کې کتنی نرمي ہے سختی په څه شي کې ده سختی په حقوقو کې او معاملاتو کې ده شهید یغفر لشهید کبیره صغیره سره معاف شهید نه پښتن نه کیږي الا الدین کو خود چا حق پاتې وي نعمت پر دو درول شي وای ته د حق ورکا ہماری طرف سے تو تم آزاد ہو حدیث شریف کی راضی چې یو کندې کې با پیسې کچانه میں پلاٹ والے دے کچانه میں پیسې والد سے وفات شو خدا نه خاصه شپه خويندې راته پاتې شو خويندې راته پاتې شو هغه د شرم د لاس او حیا د لاس غږ نه کوي او ما پټولو باندې د مار وانت جناب علی خېټه واچولا د خويندو حق با کند کې پروت وي خويندې په قیامت پر ورځ ولاړې وي صاحب حق به وي الله ته مدنه تاسو کې الله تعالی فرمای هغه اپلاټ نه دي ارواله دلې ورکا د چې کله مال پس روان شي اکند ته کوش شي او غشيره په سر کې پندو کې او چې د بر روخه جو فرشتي بوله بیا د کی ورکی په حدیث شریف کې د سزا ذکر شته انتها ذکر نشته ترسو بده والخري والله اعلم کوم معاشري کې چې حقوق نوي په معاشري کې خفنه شه زما عزت مندو ولې خربه حج نشي پتاو د کعبه په بزرګي کې اس شک نشته یہاں معاملات یو خودل لڑنا کیسے ہے پښتنو ته د جګړې چلم خودل دي لڑنا کیسے ہے جګړه وسنګ کوي زه دا مګنه دي مولوی سے پګړې والے دا سنت ته ما ټوپه چولې دا تاسو ټولو چولې دي سنت ہے نشو شدي کا لگا سنت دي مسواک کا سنت دي بابا کی طرف ته سنت دي اچھی بات ہے په خلاص باندې خوراک کا سنت دي سلو شهیدانو اجر په هغه سنتونو باندې چې کوم دنیا نه ختم شوی دي تاسو پته شته गाली सुनना भी सुन्नत है सब बताओ गाली सुनकर खामोश होना भी सुन्नत है तेज खबरा सख्त खबरा बेकार खबरा और दल और पागे बाने खामोश के दल दाम सुन्नत तो مسواک جیب کې ګرځوم یہ سنت کا سنت سره مشوق وي زید رضی الله عنه نبی علیہ السلام نه قرضه واغستا اول خپل کتاب کې وکتل چې د دې سړي لباس داسې دی هغه مغرنګو به وکتل چې د سړي د چې کوم متعلقین دي اکثر غریبانان دي او مغرنګو درېم خبر به کې دالي کلو چې د دې سړي غصه مغلوبه ده محبت غالب ده ذات د پر انتقام نه اخلي اوس
دا زما په ذات کې چاته پته نه لګي تر څو چې مخولو کې لین دین معاملات نه کړي. نو د نبی علیہ السلام باندې کجوري خرڅ کې یا رسول الله زه په فلان کې ورځ راځم، مثال کے طور پر 4 تاریخ پر راځم، نن 4 تاریخ دی، جاء قبل يوم او يومين، یو ورځ یا دوه ورځې وړاندې راغی او چې څنګه را مخامخ شو کنځلې شروع کړل، انتم بنو مطل، دا پښتنو ته چل خید الله نبی، انتم بنو مطل، تاسو کومه دوه کې بازي ټال مټول والا سبا راشه بل ورځ راشه، حالانکه دې نمخ کې راغلی نه دی. نبی علیہ السلام ورته داسې کتل، عمر رضی الله عنه ناس ته، صحابه هم ناس ته. यहाँ से एक और सुन्नत मिली कि सोख देता कंजलू की बत खामोश, ये 100 शहीदों का अजर आपकी जेब में रह गया, ले लो खज खा. अगो कदल ची दरी सड़ी पर चेहरे के हो बिल्कुल तब्दीली में राजी अर्ज़ होता कंजुल कम और बनु मतल पूरा खानदान नबी अलैहि सलाम यादों फअखज़ बिजामी क़मीसी, नबी अलैहि सलाम गरेवानी उन्हें उल्दा से तौ को अला तक़दीनी हक़ी, ज़मा हक़ न रखे. नबी अलैहि सलाम स्तर की तक इसरेश हुए दिल तक बदन मांदे निशान जो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नास तो और तूरे रवी सविया रसूल अल्लाह दानी अदरिब उनक़हु, अल्लाह नबी का इजाजत हुई सर ते लड़कम. नबी अलैहि सलाम उमर तो उमर दे عمر دا ملمده ملمسو کې رینا او هغه ته زید د دې کوم انداز د حق د وصول اختیار کوم د حق څوک ده دلته بل سنت ته الله دې چاله وس نو ور کوي چې زمونږ غریبان د چا پلاس کې وي، الله دې هغه وخت نه راولي. خدا ना खास्ता कौशी एक और सुन्नत है, गरेबान द ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु पलास के दे नबी अलैहि सलाम फतबस्सम रसूलुल्लाह, नबी अलैहि सलाम पखंदा शो ज़ैद मना द करदा सुगदा से वर्ड उमर दल खपल हतम वर्का और देता तुर खुदले दिन ज़्यादा वर्का अगौद रे दो उमर गवाह सा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, कसम दे का पैसों पर सिरागल हम बददी नबी इम्तिहान में आगस्तो वल्लाहि दा हक सच पैगंबर सिखाया है. मामला तेरा तो खुद ली दी, छोड़ दो हक छोड़ दो, अल्लाह को ले लो. माना खैर दे लगी यार 70 लाख रुपये गाड़े दे ये भी शर्म आता शो खैर यार दे दे ज्ञान राजी दे दो वाड़ो वाड़ो बच्ची माँ फरीद यार जमंग सोच तो गोरा सोच मां सर को स्विच बोर्ड किम प्रति भी ना कैमरा लगे दे मां सर ने भी ऐसे मिसाल बयान मैं औरत में बयान किए मेरे जी शपग वो तो सरी कोरनु की नास्ती हुई और दासी दासी क्या ना जब मिसाल ना 12 बजे खलक रागल बयान ना बाद जी कम जिक्री मुंग निकाप मां जी मां को मिसाल बयान कर नसीब आओ ना जी उसको एहतियात बघा मां सर निश्चित माझ्या टिश्यू पेपर परत स्विच बोर्ड के कसम फरमाचे दो डबी टिश्यू पेपर परत दी तर मानसी न पुएगा मां चीजी सहर द कोर न तो जमंग 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 पतन लगे मां सर अल्फाज निश्ता दयात साथे दादान सरु लेके जुमला अवल खपल वहल रावख अखबार जिसे दुई विष्टल त्रवरारू विष्टो वराला त्रव विष्टो खजे खावन खज पान सिकड़ा रो रो विष्टो प्लार्स भी विष्टो तरबीर विष्टो सलोर द अल तरफ ना पिंजर दे तरफ ना दा टोल अखबार डक ना दे जकल मरीश मारो मजी आज अखबार के 21-22 तो आपको आराम से मिल जाएंगे, पजमा के बांधे पर कंजुलो बांधे पर माशुमानो बांधे. ठीक हुई दर तो गोरे द मुआशरे चे सहारा तो कोन रुवतो के नजी वे आ माशुमानो वरता फरमाइशुनम कड़ूची बाबा मा खाम गोरे माला बैग रावड़ा नो बैग ये वेले फातिमे ले बस्तर आगस्ते दा, रुकये ले खिलौने रागस्ते दी, ज़ैनब ले रजिस्टर रागस्ते दे, फारूक ले पेनून रागस्ते दी, मोटरसाइकिल रवान दे और गलते न चरता दा एक्स करोले की अवली का जोड़ा शो बद दम रोजा दा गम रोजा मवाले दे मान दे वाले हम वाले दे सब हो के बस गुजारदा से हो कुछ दा गरीब अस्पताल तो न रसेदा कसम दे छिदा से बस्ते मा पखल उस्तर को कतली मैं कसम खा के कहता हूं दा से बस्ते मा पखल उस्तर को कतली दी शुक्र त बेगम रावो द फातिमे खिलौनी प्रति दी रजिस्टरम प्रोते द फारूक दा पेंसिल प्रति दी वो चिरानो नो बाबा रानो दी खल को उस्पलार द कम जिनो वड़ा कोणते खबर हवा वड़ा कोणते ऐसे तो दिलता संग दन रागे यार चीज पूर्ण शुमा सड़े मी वो द दिलता प्रोते अगलाओ खावरतो ये कौन सा अबू जर ला संभाल का जंगी वो अजीब रिवायत थे अजीब रिवायत चाहता चित्ते ज खबर ओशवा के देशी मोरियो की गुरे दा मोर दा से एटम ने कना मोर ओपलार अल्लाह दी मां सर चानम ना अखली और कतली दी अच्छा अल्लाह दी मगफरत नसीब की दा एटम मार्केट की मिलावीगी ना मुंग मदीने मनवरी क्यों यो माल तलाड़ू लका दलता इम्तियाज माल दे अलता बांधा माल होतो पांडा बांधा होतो बांधा जम सकारो ड्राइवर मुंग सरो नो आगा मातो ची मुली से नाशना खबर हतो कम वेदा दुकानो वरदा बटवो दुकानो परसुना वेजी ज एवढं जरा गम देखी पुरुष केस के यो परस्पर होते नोइमा दागी पख्तनो कनो मा दा अरबो च रोह मोतो बिकम हा दा रोह जमाना मोतो चे जीव सडे जदन द रेट तपोस को मातो चे ते नशिया गस्ते कना जा
خدای پاک مو ته چې ریټ خو راته وایا ما ته چې دا یو پرس په 900 ریال دی 900 لته 76 77 کې ضرب ورکې 60 65,000 لګبګ جوړیږي. حیران شوم ما دا غنه تاسو کو چې د دې یو پرس قیمت دومره زیات ولې دی وی اگر راته وي چې کمپنی نے ایک ही बनाया है कंपनी हम यो जोड़ करे दे और नहीं बनाया मोर यो वी खा प्लार यो वी शुक्र وباسو چې سوکشته ما رټي ما به عزت کوي ما ته خبرې کوي زما انتظار کوي. جی ها یو امام بخاری سے بھی واقعا نقل کړی دا ځکه بار بار عرض کوم کنه جی زه تاسو له قسم ورکوم چې زما د بیان نه بعد کا بازار کولو نو ځان لا ګوره دوه تسبیح واخلې زه تسبیح منکر نه ما تدریجی یو سړی راغلی وغه داسې خبرو کې چې مو کوئی ذکر نه زه چې عرض کوم کنه جی رخ الله کو لینے کا رخ مور دی جاڑی او حضرت سے پسردی کے پروت تھے نہیں الله نہیں ملے گا مور دا زه دردیږي او یو جبه خبره تاسو کوم کې دې شي چې مور زړه خوږيږي خو هغه اظهار نه کوي دام کې دې شي چې هغه اظهار نه کوي. زه په سکول کې شرارتي الک ما ته خیا دیږي ما د پلان ډیر وال کړلې دي خو کله مور نه دی ویلي چې دا شکیل بیل کنه بس ته د مونږ تم کو یاره د شرارتونه ډیر کوي نه خشه ما ته اوسم یادېږي چې خشه وو ابا مور یو طرف ته خو چې شکیل برازي هغه وکړي ما ته والد سره وی استامور لونه شوی دا ایونت کې بنه هم یاشته بعد مونږ راتلو مې څه چل پیو شو و چې وخه کېږي په دسترخوان باندې وې دا به وخه ته بجړش چې فروټ کېږي دا به فروټ ته بجړش یا خدای پاکه نو دا ته جړه خبره ده وې چې نه کنه شکیل به وخه خړلې کنه به خړلې هغه به فروټ خړلې کنه به خړلې جی نو امام بخاری سے بھی واقعا نقل کړی دا چې د مور ډیره خطرناک وي ګوره په حق باندې لګي خیر دی الله دې موږ نه اخلي اس پته نه لګي یا به زمخ کې یا به دمخ کې د مور لپاره برداشت وکړو کوئی بات نہیں چلنے دو جانے دو خیر دی. امام بخاری سے فرمای جریج بنی اسرائیل کې الله والا لګیا عبادت کول او مور راغلا یا جریج اوس د مونږ کې دی نه دوله جواب ورنکو هغه مور بیا وې یا جریجا دې بیا وې پړګه چې امي وصلاتي یو طرف ته مور دا او بل طرف ته مونږ دی فاقبل على صلاته نو دا مونږ به پوره کوم په دریم ځلې بي بیا وې جریجا ما ته متوجه شه نو د بیا پړ کې وې چې امي وصلاتي یو طرف ته مور دا بل طرف ته مونږ دی فاقبل على صلاته ذخیر دی دا مونږ به پوره کوم وی دریزل چې مور आवाज ورکو او دریزل د مور له توجه ورنه کانو ځاسه تاسو کوما چې دې څه کې لګیاو اځه دې څه کې لګیاو مونږ کې لګیاو او د مور دومره خطرناک ده چې الله تعالی مونږ یو طرف ته کو چې اول ول مور خیره لګي بیا به مانده سره ګورو ته نماز کا اجر ملے گا لیکن ماں کی بدعا ضرور لګي اخو بوډه هغه چې واپس روانه شوم لاسونه چت کړو ویلا اماتک الله حتا تنظر في وجه الممسات جریجا مرګ نه مخ کې در باندې الله د زناکارو خو مخونه وینا تا خبره وکولاړه دا په دې جګړه نه راځي ماشاءالله ما خو یو ځکه قتل مور نه د بجلی بل غسته کیا بات ہے آپ کی چاته غسته دا هغه حضرت ته دا هغه موصوف ته چې او خويند یو دی نو مور مفتیانو باندې یسړی ته ورشه مفتی صاحب نه وظیفه راوړه یاره چا ویلي دي چې مونږ تبلیغ نه مخکې خپل پیر بابا ته تلو تبلیغ کینو لګیدل ماته یادېږي زمارونه نو ورور مې دی وخت چې پیر بابا ځکه ته زیارتونو ګرځي کوم مفتیانو ګرځي دا به ګرځي دا هغه مور ده. جی ها به چې کله دا پیدا شونه د مور یو خوشحالي وګوره جی او بیا حادثه دا شو چې پلار وفات شو نو بیا په شپږو کورونو کې د مور د نیازبینتوب لپاره کار کوي چې د ضرورت پوره شي د په سکول کې چانه کم پاتې نشي د په مدرسې کې چې د سکون و چې کینه د کونډې زویا کینه د پلار دې مړ رسادي کپړو ته وګوره شپږو کورونو کې کار کوي او ما خام چې ستړي راشي کنه اشاپورو کې زمونږ د کورونو نه د خانانو کورونو نه سالنې مرغستي نه کېږي دي او شپږ جنې کې دي او یو ماشاءالله حضرت فاروق صاحب جی پرون یو سړی سره ناستو ما جړلې ویجی که زه خوراک کوم بیا مې بچو ته نه رسی ویسے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں نو مور هم داسې کوي نو ویلم ور کوي بچے تو خور کنه بچے اما شرب ویږي ځکه لګل سوچ کوم رب ګناه کبیره درو ګناه کبیره تاسو په دشته جی درو ګناه کبیره یو هستی داسې ده چې دا دروغ مو بیا هم جنت ته ځي هغه مور دروغ وای بیا هم جنت ته ځي امي تم خورا کنه اوس مې ته پته ده چې سلور روټه خان صاحب کور والا راکړي او دا دوه ته دالي راکړي دا د شپږو ماشومانو کې کزه خورم نو دوه سوي بچي زه خو مړایم مال ته کان
یو ځل مې بیبي نه تاسو کوم بیبي سټیم نه سټیم پورې کار کې یو بچي بس ماسپخین نه ودرېږم مازدیګر اذان پورې 55-56 سال عمر به استری کوم ما جی استری را واغسته ته کېناستم خپلو کپړو زما کاټن وي که نه جي اوبه پې اچو استری کوه قسم دی زما ملا درد شروع کو یو ګنټه استری ما نه شو کولی هغه بېبې ولاړه ده بچو دپاره دې حضرت دپاره چېرې دی چې ماښام راشي اختر را روان دی نو خانانو ته ویل دي تاسو به تنخوا موږ اډوانس کې رانه کوي ماشومانو له دې کپړې نو دا مور نو مور مونږ الله رستو کو او مور مخکې کا کلی کې چرته زنا وشوه هغې نه یو ماشوم پیدا شو بادشاه دیندار و بادشاه ته پته ولګېده ښځې راوغوښته سره د ماشومه دا دې څه کړي دي اوس هغې سوچ وکړو چې دا تهمت په چا ولګوم نو هغې فورن ووې دا را سره جریج دا کار کړی دی اوهو دومره لوی بزرګ او دا کارونه کوي اهدموا صومعته فوجانو ته ورشه هغه کور له راوغورځوئ هغه کمره په کش کولو راولی دی په کش کولو باندې جیره روان کړی دی فوجیانو ولارې کې یو ځي کې دی په خندا شو جریج په خندا شو نو چې کله مخامخ نو هغه بادشاه ته تپوس وکړو دا دې څه کړي دي ماشوم د زنانه په غېږ کې و نو دوی وویل چې زه به نه یم دا ماشوم به وایي نو داسې شهادت ګوته نه غږ ماشوم پښتو کې وړو ممن انت د چا بچی ماشوم انا من رأي البقر اګل ته چې غواګانې سره یې کنه جی هغه زما پلار دی ته خو نه ته پاکې اوس بادشاه ډېر متاثر شو وی جی انا جعل صومعتك من ذهب ام من فضه ام من حديد حضرت هغه کوټنۍ د سرو زرو جوړ کو د سپینو زرو جوړ کو کده اوسپنې دوی اجعلوه کما کان مړه خټینه جوړ کې بس ما پرېږه دا فوجان وی چې دا سیمه پرېږه ته پوسټو کده خندلې ویل ولاره کې هغه د ذلت زو وی حضرت زما د فوجان وی چې تاسو خندلې وی جواب بالکل تاسو محل ته دوه لارې راځي یو صفا ستر لاره یو د زناکار او خذلاره تاسو فوجانو زه د زناکارو ښځه په لاره باندې راوستم او ټولې ښځې په ورونو کې ولاړې او ما ټولو ته کتل ما ته د خپلې مور خیرې را یاده شوې جریجه مرګ نه مخکې در باندې الله د زناکارو ښځو مخونه ووینه تعویض خو ما سره کور کې پروت دی که نه یو صحابي راغو ابایعک علی الجهاد یا رسول الله لاس راکړه جهاد لزو کوم ځای نه راغلی یمن نه راغلی یم نبي اسلام فرمایل احی ابواک مور او پلار دې شته وی جی آو نبي اسلام فرمایل ان الجنه ثمه جنت خو ته په یمن کې پرېښې وې میرے ساتھ کیا لینے آئے ہو یو بل صحابي راغو وی فخر ترکت ابوی یبکیان یا رسول الله شراوتم مور مم جړل پلار مم جړل بس جهاد لتا سو زرزم شهادت می خوخته نبی رسول الله فرمایل ارجع اضحكهما كما ابكيتهما واپس شا هغه او خنده وسنګ چې هغه جړل تمور پلار جړول اونې هسا کیا او شاباش کومي معاشره کې چپلار پسرو سترګو جاړي فرشته نه آئیں خبر کیږي بنا د دې سپینو ډکو الله ډېر خاطر کوي دا پلان نه دی چې کلم حرم تلاړ شمه خبره کوم وګدنه شو پوره کوم کنه بس ختم کوم سو وګوره دي یو ځکه زما خبره وکنه دا مجمنه ده زه قسم خورم مولوی صاحب دا کیمرا لګولې ده سوشل میډیا نه خوم الحمدلله سنت ته نږدې ده چې وسیم زما خبر اوري امیر صاحب ته امیر صاحب دي ته کا دي ته کا پدې باندې وعده ده زه دا مجمع غنیمت ګڼم زم کې دې چې الله تعالی د دې په ذریعہ سره زما اصلاح او زما یقین دی ایمان دی ٹھیک شو جی نو یو ځکه زما بیان نو بابا وغیرہ پاس دوی چاول یې اخی شوي نو مې بابا دا مرګري چاول نه دی راغلی نو اوس ما یو تعلق ته غالبا چاول شته بګی کنه خیر دی جی خیر دی چاول خو موږ روزانه خورو افطاری کې خورو کنه خورو ازما درد لګور خیر دی نه جی د پلار الله حدیث شریف کې زمونږ کوم یو ترمامیټر د تاسو لپاره کوم موږ د الله نبی را کړی دی مونږ کوم تهجدم کوم تلاوتم کوم ذکرم کوم عمرم کوم حجم کوم هر دینی کار کوم مفتی میم عالم میم ماشاءالله خلق می عزت هم کوي الله راضی ہے کہ نہیں اسے به څنګه بدلږي دنیا ملاوي دل د الله د رضا کېدو دلیل نه دی د دنیا نه ملاوي دل د الله د خفقان دلیل نه دی الله راضي ہے یا نه نبی علیہ السلام فرمایل رضا الرب فی رضا الوالد راشه لك خپل کورتا او پلار وګورا کپلار دی راضي دی الله راضي دی وسخط الرب فی سخط الوالد او کپلار نه خفه دی کنه نبی اسے سجدے میں لگاو پہلے اسے راضي کرو پہلے باب کرو او د پلار خیری اوهو زی ته مرګ وروت لما نبی بیان او شو لکه داسې چې کله تلو مسجد مخې دی نوجوان ناس صلی الله علیه وسلم داسې کړو الله کے نام په الله کے ګاډي کې راته نوجوان مولوی صاحب زمونږ ذاتی په مینا بازار کې 3 بلډینګونه دي غټ الحمدلله اولید سے من تاسو ته بیان کې ناستو دا بهر چې خیر غوښتو کنه جی دا نوجوان مې یاو ودا زما مشرور دی ولی ویډیو ته مې پلار خیری کړی چې مړ الله دې ذلیل کا یو مرګري ماته یو صفات هم شو یعقوب امیر صاحب الله دی وبخي په مولوی صاحب دعا وکړه بچې مې لیونه شو
مې شپ څنګه لیونه شو ټیک ټاک ویږي یو ډاکټر پینې پويږي یو طبيب پینې پويږي لیونه څنګه شو ویږي تنګ کما او تقلینه خیری وته چې بچي الله دې لیونه کا لیونه شو د پلار خیری الله نه ورځي نو به ان شاء الله نیت کو سنن بعد مور پلار باندې خفقوم ٹھیک ته ان شاء الله کومي معاشري کې چې د مسلمان پردا غستل کیږي ضرور اعظم دې طرف ته هغه معاشري کې بګور عبادت برای عبادت ودایات ساتي مساجد د صحابه مساجد داسې نه وي ایسا نہیں تھی یو مسجد نبوی کی تزیین ہو واقعی ایسا نہیں تھی خود سجدی میں عرش کی حرکت راوستو زید رضی اللہ عنہ غلو نیولو به مړکو دي هغه دې مامړ کوي مال رانه واخلې نه 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 زموږ دستور دا چې اول مړې کو بیا مال اخلو وي خزه دوه رکعات منځ کوم کله دې ټایلونو باندې واده یې کنه جی نو بیا خو صحابه منځونه ټایل په واده نه ہے سجده جوړیږي معاملات سره خفقیږي بنا سجدي په ضرورت د معاملات زور وي اخلاق زور وي د مظلومیت زور وي انسانیت زور وي زید رضی الله عنه سجده وکړه اوس مونږ کې یا ودود یا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني هذا اللص اے غزاد نمینی والا ذات ہر سکون کے ذات نور ہر طرف تستا دے مالک الملک تے نظام ستا پلاس کے دے اے اللہ دے غلنا میں بچ کے کنا بس تم رہو یو نظر آغا او دا غل پو لگے دا عمل تا اور بلش اغل اس سوزے دو دیکھ شاہ تو قتل یونو جوان ولاو تو سوکے ویجی سے سلورم اسمان فرشتے ہیں وہ چکل تاوی گانا یا ودود اسمان کے आवाज गळजार सुरू शो من يغيث المكروب د امداد بسوکو کی او چې الله زبو کوم او چې تا دیم زلوې نو اخیری اسمان کې بدرین زل زتا سره وما الله دې زید رضی الله عنه باندې رحم وکي تاسو ته وکړو چې دا کوم الفاظ ما وې کنه جی دوه رکعات نفل او هغه کې مدال الفاظ وې زما مسله الله حل کا نو کزما غونته هر څوک داسې کی دا غو مسله حل کیږي دا غو مسله حل کی हमें वजीफा भी दे दिया लेकिन मामलात के बाद मोर दी ओ खान दी बिया त दोरा का नफल का फिर ले लो अल्लाह को प्लार दे ओ खान दी तोर सरे कोर के नास दा ये जी मुंसो या अल्लाह फलस्तीन आजाद के जम या अल्लाह जमा कोर आजाद के खबकी को बना या अल्लाह जमा फल कमरा आजाद के हां फलस्तीन वाला को जी खुशकिस्मत दी बम रोगर दे औलाद शहीदान शुबरा रास जन्नत तजीजमा प कमरे के रोजाना मरगुन कीगी मर्ग दे द्रिव ताकत खमा सरश्त कना कमोर करजे लाड़ शकना सुभान अल्लाह जी زد جرګو اوس نه دلته بیان نه فارغ شم کنه جی نو دلته 12 بجې 4 نه ټایم غسته دی جرګه دغه کې وکینم الته نه فارغ شم بیا نه ونی مو سحر خوب کوم جی الحمدلله ترې څلور جرګو کې یره جی واه دا مفتی صاحب چراولې کنه جی مړ د جرګه مړ خو غټه غټه جرګه الله حل کوي کنه د خامخاره والا او دغه مفتی صاحب بیگا په پکه چي باندې کور والا څلور سپېډي والے ته فقيه کو نه غره क्या बात है मुफ्ती साहब की चाहे कि इलियास मन इलियास रहमतुल्लाह अलैह यो मुरीद दावत को फिरनी په خکړه هغه چې کله د سرخان ورګو نو مولانا هغه फिरनी راوغست ولغون ته اوسکله نه هغه फिरनी کې مال غوا نو مولانا اوس دا غخزي عیب پټولو چې کپته وته ولګي نو مرید به اسمان سره لګيږي چې حضرت نے راوسته دی او تا په फिरनी کې نو مولانا فرمایل भाई ये फिरनी सारी मैं खाऊंगा इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा اوس هغه مرید دومره غوړ شو چې او کور ولا ته چې جنې سړي ګړي دی مولانا پټوله ډنګ مخې ته خېدا ټوله ډنګ وپړ چې کله لوخي بهر شو کنه او زنانه لوخي وینځل او ماغه خزه نو لګون ته چې پاتې شو फिरनी هغه بغوت راوغستا او چې داسې زیړ باندې اوس کله او پچوغو بجړا شو مولانا परेशान شو क्या हुआ भाई क्यों औरत रो रही है क्या हुआ सड़े په منډه لاړو څه چل دی وی ما خو په फिरनी کې مال غا چولې واه مولانا زما عیب پټ کو زه د والو نه بچ کما هغه ټوله مال کې په خپل خپل ये हमारे अखलाक जी हाँ आयशे मंडव है या रसूल अल्लाह वाम इसो को 55 साल उम्र द नबी अलैहि सलाम 9 साल आयशे बीबी और मंडे वाल रजी अल्लाह आयशे बीबी तना मखशवा दा मुंग त मंड न खई नबी अलैहि सलाम दा मुंग त खजी सर जिंदगी तेरवल खईखा पतन लगी मुंग वाल कम जिनस दकड़ल पेप में होते खैर पेप तो उस्मानी से तो हजरत को फरमाइल बल्कि यार देखो हजरत मैं जब घर में आता हूँ तो सन्नाटा छा जाता है उफ टूल गुलिश जी कोर वाला अलतकीनी बची अलतकीनी ओहो आप हट सड़े देगा खबर को लिशा तो हजरत ये सिफत किसी जानवर की हो सकती है इंसान की नहीं हो सकती इंसान लफ्ज इंसान उन्स से है अनीस है देखी मीने भी दे पर जान खलक मगी दे खलक दारू दुर्मल गणी दिल खलक जड़ो वर कई
دا خو یو ځناور اوس تاسو نه تپوس کوم دی ګاونډ کې موږ سره باړه ده پکې میخې دي پکې سنډاګان دي پکې غواګانې دي پکې او زمونږ د کور ور کولو پاتې شوی دی او یو سنډا ډایرکټ رانه وته نو هغه سره موږ مینه کوو هغه نه پټیږو. انسان تو انیس ہوتا ہے. نبی علیہ السلام منډه نه کوي، نبی علیہ السلام ملګرتوب کوي. تاسو ملګری دا ها عائشہ رضی الله عنها لاړه ته مخکې شو ډېرې مودې بعد بیا سفر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هیڅوک نو صحابه نو عائشہ منډه وهي یا رسول الله وام اوس د عائشہ بیبي بدن درون نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مخکې شو شاته یو قتل عائشہ هغه بدل مې دنه اوس واغست इसको साथ लो. عمر رضی الله عنه ته سړي شکایت کول چې کور والا مې لګه تیز ده چې وره پورې راغه نو ام کلثوم د هغه आवाज اوچته اور عمر رضی الله عنه आवाज لک کته ده هغه سړي ور والے ټک 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 عمر رضی الله عنه څه چلले ویجی بس مسله حل شو تاسو تاسو مې کول څنګه به حل شو تاسو ویجی ما د خپل کور والا تاسو شکایت وکم هغه خو دلته معاملہ عمر فرمایل کیف ودرېګا غور سے سنو وورا. نمبر 1 هي طباخه لی دا زما باورچی خانه संभाली और तुमको उस्ताद बोले मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ हदीस नहीं है तनख्वाह कोई नहीं है हदीस की दानिश मौलाना बोले मौलाना जमील से रहमतुल्लाह अलैह मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ तनख्वाह कोई नहीं है. ऐसे उस्ताद तो वादे सुन वक्त शो 32 साल अजानिश्ता अल्लाह दी लरी 32 साल की चरता तसो माहाना तनख्वाह मुकर्रर कर दे छियो कब छे मामला बखे 32 साल के आज साहब ने कोई तनख्वाह नहीं लग वजी संजीदा कीगु और टोक न उजू هي طباخه لی د لاهور نه روتم لاهور نه قسم دې ما تو سې دیږي الله دې محرمانو ته بار بار بوزي ما کور والا اي پی وال استعمالي اي پی وال کې مکمل نشه ده والله دې سره خو کی تاسو سره الله دې سره خو کی 2:15 بجے جهاز کو شو 2:15 بجے او 3:15 بجے ته ما ټلیفون کو په جهاز کې زدا وخت مخې نه خرم دې پته نه لګي مې زډیر زیات وګې ما چایم پخه کا او پراټم پخه کا وي خبر ست چې ایرپورټ نه روزي ما تکالو کا 3:15 بجے دارا پاسه دا او جناب علی پراټه پخه کا او 6 پخه کې 4 بجے زرا کا مونږ زموږ پراټم ته چې لاهور نه زمونږ انټرچینج تر ورسې ماته بکالو کې جنې ور ما سره سلور مرګري نورم دي خاجي ښا دی به سخري ماته وایا بس چا ولا مزیدار وانت پخه کا تنخواه کوئی نہیں هي طباخه لی هي کناسه لی دا زما کور جارو کوي دا عمر جن الفاظ دي دا زما کور جارو کوي تنخواه کوئی نہیں ہے دا زما کپڑی وینځي دا زما د کور یو چوکیدار مونږ نسو کنه یو چوکیدار تاسو کور د چوکیدار قسم دې د 30000 نه کم باندې نه ملایوي دا زما کور سنبالي الحمدلله 16 سال نه زما د کمرې او د کور حفاظت کوي پیسې محفوظ دي ټول نه لوی خبر عمر رضی الله فرمایل د الله بندا زبې د ګنا نه بچم خیر دې کوي خبره تیز وکا ما تاسو یو عجیب روایت دی عجیب چاته چې تیز خبر وشي کنه جی او د وسته چې د انتقام واخلي کور والے خبره داسې وکا مور یو خبره داسې وکا او د غلی شو کاد الحلیم ان یکون نبیا الترغیب وترهیب روایت غالبا کاد الحلیم ان یکون نبیا مړه د دوه ټکو مزدور والله یو خبره داسې وکړه کنه مړه خیر دی خیر کوئی بات نه والله والے مې شو خیر دی کور والا مې خبره داسې وکړه یار مړه د مور په مخ کې راته داسې خیر دی کوئی بات حلم دچ خاموش کنه الله نبی فرمایي الله ځان ته دومره نزدیک لکه څومره چې یو نبی الله ته نزدیک وي او نبی باندې جوړیږي کاد الحلیم ان یکون نبیا. نمبر 2 قیامت ورځ به اعلان وشي يبلغ الحليم بحلمه درجه الصائم والقائم پاسګه خلک شټول عمر روزي نیولې دي پاسګه خلک شټول عمر نفلونه کړی دي څه خلک په پاسګه الله تعالی بده ته تم پاسګه الله د دې انعام څه دی دی به بغیر حساب کتاب جنت ته ځي یا الله ما خو ټول عمر روزي نیولې دي نه مې ټول عمر نوافل کړی دي تر آیات کا دنیا کې تنیک وي او تاسو سره شاګردو زجی په 2000 کې 90 99 کې 98 کې زه مزدور ما په دې سبزی منډي کې ما مزدوري کوله تاسو کې به نیکان ناستوي تاسو سره به مزدوران وي ما نه چا د ټماټر یو کریټ پټکو اوفو هغه نیک چې ما ته کم خبرې 50 روپے زما دیاړي و کوم خبرې راته وکي الله دې تبلیغ والا باندې رحم وکي د سبزی منډي نه اوچت کو ریونت را وستو یو زما بیان هغه نیک لاندې ناست اگر ما ته مخامخ ناست ما ته اوس هغه بي عزتي را دي چې دومره بي عزت کړو مته نه ټماټر چا کریټ نه پټکو ته ودای جی हाँ तर आयात कथा था शागिर्द यो खबर तेज ओकड़ा यो कार दासे शो कोर वाला दे कार दासे को बचो कार दासे को त खामोश वे त चिकला ना गवारे बांधे खामोश वे स्तान मुंग पदे खलको के उली कलो कमो खलको के कम चे बगैर हिसाब किताब जन्नत ते यो मरगरे दिला सुचत के चीर जी जद हिसाब किताब वसल रलेशम जी वर कोलेशम तस वर कोलेशी कसम दे कजद दी बयान हिसाब वर कोलेशम च द उस्मानी में घंटा नूर जिंदगी बगैर हिसाब किताब की
سترګې به پټو د مسلمان عیب نه ګورو الله مخامخ ولاړ دی عمر دین فرمایا یا ایها الناس دعوا الناس ای خلق پرېږي دی خلق خپل کار کوي تاسو هم تشوي ته کوم ځای ته ورسېدې دا خلق نه دي چې د دې معافي زما په خبره باندې پته نه لګي دا خلق څنګه پیژني زما په خبره خبر نشي دا خلق جی نو ته خلق دا ټیک نه دي جی نو ته څنګه یو سړی شنه چشمه چولې هغه ټول دنیا شنه ښکاري دا خلکو ته قسم نه دا دیوال سپین دی وای شین دی چشم ऐनक अच्छी होनी चाहिए तो सहाबा سترګې خېوي उन्हें गलत कोई नजर नहीं आ रहा था او پته نه لګي الله یقینو کې چې دا غلط سړی مانه مخې جنت ته لاړ شي او سره د پګړې د ګيري دلته ایثار کیا پته چلتا الله نظام په ډېر متحرک دی دومره متحرک دی یو کتاب کې ما کتل یو جنازه روانه و جی دریو سړو او یو خزي ولمټ ور کړی دی دا سړی ما ور منډه کا بیبي ته طرف ته شه د مټ زور کوم خدا راته وایا چې دومره څوک نو چې جنازې کې سره شرکت کړي چې نه بچي خلک ډیرو خو د جنازې کې څوک نه شریکېدل ولی دا هي جوړاو اوهو به د دې ډیره معافي دا خبره باندې کوم پرېږي رنه دو شو دا هي جوړاو خلک شرمېدل دی وی چې ما زراغه ما سړی مونږ دفن کو سر پوت تلاوت شو زلاړم د شپې مې خپل ذکر وکړو د شوما او جنت کې مې محل وکړو او محل کې تخت په تخت باندې نوجوان ناس ته زیو کته ماته اتعرفوني الګ ته ما پیژنې مو ته شو الله زه ته نه پیژنم وې چې غرمه دې خخکړې مزه غیم کنه هو تا غي جړای او زه غي جړای دې ته الله پر سره رسوله ستاسو سپک کتل زدي تر رسوله और तुम मुझे हकारत की निगाह से देखते थे तुम मुझसे नफरत करते थे ये रोजाना मरते हैं खुदा की कसम दे खल्को सरदनी नजदी हो सर पादशियों बच्चा ته چې موږ سپک ګورو د ګناه په وجه باندې کنه دی روزانه مري چې مړ دا اوس لہذا ګناه وګورم ګناهګار نه نفرت نه وي ګناه نه نفرت وي پرده بنا اخلم پرده بنا حکم دا دی پټکا عمر رضی الله او د یاد ساته چې کله ګناهونه شیر کېدل شروع شي معاشري کې به ګناهونه عام کی یو ګناهونه پټ کو عمر رضی الله عنه د شپې گشت کولو اوس دا ورپاګه دغه کې چون دی کېو کتل لاسه چې اوس پینګي لګیا دی شراب سکي او وینځ غړيږي غانا وي عمر رضی الله عنه کزه اوس ورټ کوم نو د سپینګری د هر څه ختمینو ګیرول نه شم نو په دیواله ور دانګل او بابا د سکلک د لاس نه ونور راسکه بابا شراب سکي غانا ګوره ډانس ګوره غانا وره هغه امیر المؤمنین بالکل قوم کو تاسو په غلطه وشماره قران پاک الله تعالی فرمای یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها ورته پر دې کوړه ځینو کم از کم ورکو وخه کنه سلام کوکا امیر المؤمنین نه سلام کړه دې نه دی ورواله ته په دیوال باندې راو دنګل امیر المؤمنین سرخت امیر المؤمنین قران کې الله تعالی فرمایي ولا تجسسوا کسی کی ټومه نه لګو تجسس مکوا د سحر دې شپږ بجې پوزي دسمبر کې خوشبک بجې نیمه شپه وي او 12 بجې راځي خبر شروع شي اخر زوره غم خو ته چرته دی ماته په خپل تاسو کو خلک ضرور زه خوشبو کورونو کې کپڑے وینځم یتیمانان نه ته پاتې دي ولا تجسسوا کسی کی ټومه نه لګو امیر المؤمنین تاسو تجسس کو چون دي تاسو قتل امیر المؤمنین قران پاک فرمایي وقت البيوت من ابوابها چې کور ترازی په ور باندې راشه تا په دیوال دنګل دي عمر رضی الله عنه سر رومال او رومال خلی کې ونی ورو په چغو جړل او چې زما आवाज عبدالرحمن ابن عوف وانوري وغله غونته لاړ ابا بجی وراتله مجلس کې ناستو باغه مجلس پرې وست عمر رضی الله عنه وی او هو دی بابا مخ کې پټ ګناه کولا اوس به ښکارا کوي زړور شو چې عمر ته پته ولګیدل عمر استاب سهل وی عمر استاب سکیږي یو سورې بعد هغه بابا جی راغی غلې غونډه هغه ګډ کې کېناست عمر رضی الله عنه سړی ته ورشه بابا راول کتاب کې لیکلي دی هغه بابا چې روان شو هغه بابا وی چې کاش د ازمکه اوښلېږي زه به کې ژوندې نه نوزم ځکه چې اوس به امیر المؤمنین د ټول خلکو په مخ کې ما شرمې چې ها تاسو د علاقې سپینګری دی ښا دادی د ویډیو جوړه کا فیسبوک کې شیر کا یوټیوب کې ورکا شابه خدا سينو ځان سره په منبر کې نه ولوته بابا جی دا وګرانځ دی کا بیا وته دا وګرانځ دی کا درې ځلې وته حتی چې د امیر المؤمنین شونډې د بابا وک سره ولګېدو غلې وانته وته بابا د هغه شپې والا قصه غره ما چاته نه دا کړې ښه نو بابا جی امیر المؤمنین تم وګرانځ دی کا قسم دې چې هغه شپې نه بعد نه ما شراب سکري دیونه می غانا اورېدل تا زما عیب پټ کو الله زما ګناهونه छुपाए हुए मशकू को फेसबुक डिलीट को मुसलमान रिश्वत अखली मुसलमान रिश्वत और कई वीडियो मुंग सलो कसानो तो शेयर का क्या बनेगा यो अजीब रिवायत थे क़यामत पर बस खलक रापासी की रुऊसुहुम रुऊसुल खनाजिर वल क़िरदा वल खनाजिर
والکلاب دیسی نه په پورې انسان دی سر نعوذ بالله الله دې نه کی یا د سپي دی یا د خنزیر دی او یا د بزو دی. من هم یا رسول الله الله نبی دا څوک دي دا هغه خلک دي چې د مسلمان پټه خبره به راوویسته او خلکو ته وکړه. دا حج په کار رانغه حج وروسته به کاریږي. پهله سزا دا چې قیامت کې د قبر نه پاسېږي انسان بنوي. الله دې زما تاسو حفاظت وکړي. پټه کې मैंने कुछ नहीं देखा मैंने कुछ नहीं देखा अलग कता दलता नजी में माता खुदा निश्चित ये हमें सिखाया गया है. हदीस शरीफ के राजी चाहे द मुसलमान गुनाहों का तला पटेगा तो मुसलमान गुना चाहो का तला और पटेगा क़यामत पर अल्लाह ताला दे रा पास ही और दतो फरमाई शेताज और स्वाकोम नो चूंकि ता मुसलमान गुनाह का तले पटकड़ी देवा नंद मा माफ के तपोज दना नको नबी दा जमा जमा मुतालबा फेसबुक यूट्यूब और व्हाट्सएप की दा चीज़ों आम कवल तो बस ये पर तैयारी करना इंशाल्लाह हक बद चानो वकू मुसलमान बनो रसवा को वालिदैन बना खबा को कोर के तोर सरे नास्ता दा जी दागी हुकूक थी द बच्चों हुकूक थी जी हाँ न दो हुकूक पर किश्ते के चीज़ें क्या नाम करना जी दा सीधा मा अल्लाह का रसई कर लें. मौलाना रहमतुल्लाह अलैह शेर फरमाए शेर वे जैसे करनी वैसे भरनी ना माने तो करके दे बराह रास्त मा अल्लाह का रसई नबी दे नमक की चीज़ शवी दी जम तो बहुबासम तासम तो बहुबासे ठीक तक नहीं इंशाल्लाह. अब दा दुआगानी नहीं दीजिए बस आखिरी खबर او کتا سما بیا بیان نه راوړې کنه قسم دې کزه خفشم پر رب یقینو کې چې ما یو ګولې کور کې واچول د نو تاسو مخ کې واچول ډیر زیات ستړی یم یا به عمر تقاضوي مخ کې ډیر خوشاله دم جی زبلور لري بیانونه بسیتلم اوس نشم نو کزما به خبره سو خفشي کنه وای چې میرا ولې نو خیر دې ما مرا واړی خیر دې والله کزه خفشم زه اخیری ارس کوم دعاګانې د ماتو زړونو دعاګانې لګي خجی مونږ مفتیانو پسې ګرځو مونږ شیخانو پسې ګرځو نیک سړی نه دعا واخلا حدیث में साबित थी टूटे हुए दिल की दुआ कबूल होती है. अल्लाह को टूटे हुए दिलों में तलाश करो कि कहाँ मिलेंगे. टूटे हुए दिल मकरूब कौन है दा अगर खलक थी चिददी अरमानों पर ददी पजड़ की दी और पूरे कोले निश रोजाना मरी बच्चे थे कपड़े वाड़ी जलाना माँ और जी माँ बचोला 33,000 रुपये कपड़े रावड़े और बाटा के में वाला 26,000 रुपये चपड़े वागस्ते अब रोज में 14,000 रुपये साइकिल वागस्त ऐसे में गाड़ी उधर वालों शोशा के 93,000 रुपये कार में पके होकर और दलता यो कौन अखबल बची था द मलाई आगा यो मलाई नहीं मलाई डबे यो सड़ी मस्जिद के ना सखैर हो तो ना वो सवालगर नेमा उसे नास तुम का ना सवालगर नेमा रोजावा चिकला खलक लाडल नो अगर सरा 280 रुपये राजा में शमाते तरह गैर पैसे जोश मारम 280 रुपये मोदे पदे बता सके बीजी पदे बता कोर तो मलाई उड़ो ये मुफ्ती भी नहीं है ये शेख भी नहीं है खुदा की कसम इसकी दुआ कबूल होती है मोते तो मलाई सके वीर जी जमा लूना दी अमा शरे चिका मदा अगिनन पहला रोजनी वलेदा और माते उलचे बाबा गोरे जब पेशमनी के मलाई फरम वल्ला वस में नश्ता दियाड़ी मारे में दियाड़ी ऐसे लोगों की दुआएं लेनी चाहिए. हाँ सहाबा बगर जिदल पट 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 ऐसे खलक में मालूम अवल उमर रजी अल्लाह अन्हु चकल खलीफा शो नो तहकीकी शुरू कुछ अबू बकर से बदे वक्त के सकवल दे वक्त के सकवल चाहे तो ये सहर दे त्यारे के बाद रोटे वो सरलास के वा और दस से बपदी लारा लाड़ उमर रजी अल्लाह अन्हु रोटे रवा गस्तो को मगला रवान शो अल्लाह पे घर बांधे खत्म शो अल तो सड़े नास्ते स्तर गुनम माजूर दे लसुन हम कागा वागदी खुले के गाकुनम निश्ता और तिलावत की उमर रजी अल्लाह अन्हु हो दी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ता द स्पिनगिरी पतवा چې دلته د سپینګری اوسېږي ابو بکر صاحب براتلو دله به روټي ورکوله نو غلی وانته عمر رضی الله عنه انا والا ما تکړه اور بابا له پښوند کې اوسته نه هغه نواله چې د هغه باباجي شوند سره ټچ ولګی دا کنه فبکا چې کړي وي اتوفي ابو بکر ولې ابو بکر وفات شو سو عمر رضی الله عنه حیران شو باباجي ته څنګه پته ولګی دا چې د لاس د ابو بکر نه د عمر دی به بچو ابو بکر ته پته وا چې د دې سپینګری په خله کې غاخونه نشتا هغه به اول دا روټي خپل خله کې ماده کړه بیا به مال راکړ आज तुम साबित जो मेरे मुंह में ये रुकमा रख रहे हो मालूम होता है तुम अबू बकर नहीं हो तुम उमर अभी बकर से दिल ये दुआएं ले रहे थे ये जना ना रहा विजी मां जना करे हमारा जन के मुझे खुशहाली पुलिस वाला सारा खबर हो रोज में अगीत हुए मैं खफन से नेता सर से लाकब के 18 साल नौजवान पुरुष थे कनो बेगम रोस्ते थे तमंचा मसरा गिर शे द पचोक के सड़ी ना मोटरसाइकिल अगस्त वाल पखपल ज़्यादागी मुंग तहकीक न कुस्ता सो कानून बभी मैं उससे बहस नहीं है दिन रहता पोसो का जब बचंगा तब दुनिया में बजे तमाचा सड़ी पसर वाले के होस्ता से चलो
د بس رستو داستان دی چیرې جی زما والده د خدا نه خواسته د کینسر مریضه ده والد صاحب مشتنه دیاړي کومه نیک ته مې وې چیرې جی مالا قرض راکې په 45000 یو ډریپ ته نیک مې وې چې یار ته پته ده سیستم ټیک نه دی سیستم خراب دی مال 5000 روپیا راکې دا غي نن ډریپ او ډریپ ما پسه اغسته دی یا نو زنانه راغه و امیر المؤمنین ما رجم کې ما زنا کړی دا عمر رضی الله عنه دا څه وکړل خادم ته وی بوره واخلا پاره کې چربي واچو پاره کې غوړي واچو پاره کې کجوري واچو پاره کې اورو واچو وربشي واچو او خو واخلا او خو باندې هغه سودام کې دوا او دا زنانم کې نه کم ځین راغلي خوري دغه غوډي دورانپور نه راغلي شابه د خپل دورانپور ته ورسو اوس خلک حیران چې هغه د زنا اقرار کوي چې ما زنا کړی دا او تاسو ول سودا ورکا عمر رضی الله عنه خلکو ته د الله بندگانو دې زنا نه وکړي دا د غربت او د فقر نه تنګ شوی و د خودکشي د انداز اختیار کو چې ما برجم لاره کې خادم دا غزنانه ته پوسو کو چې خوري او ته پوسو نه کومه تا الته اقرار وکړو د زنا چې ما رجم کا امیر المؤمنین رجم نه کړي بلکې تعالی سودا درکړه په دې خبره هم پوهه کا ویجی بالکل الله مې قسم ما زنا نه وکړي او زه د بچو غویر دومره تنګ کم ما چې زه به خودکشي وکم بس امیر المؤمنین په ما پوښ معاشره کې داسې خلک لګ نه دي وی لټو دویم دریم کور د تاسو سوسایټي کې اوسېږي ما ته د کیفیت پته نشته سوسایټي کې پته نه لګي بهر نکلیں تحقیق وکړي جی ها خلق شتا درې دروازې اسنه کولاويږي خجی زنا غلا سوال زنا غلا سوال دې پسې د بچو ویر دی دې پسې د بچو هغه سوخ کې د مدرسې کې راوړنه چې فارغ شومانو ابل اوس ما دیګر من کور ولا کوي موږ سیو ته لګوا کم کولو نو ما موټر وې باندې نو ما ته راوړن رايات شو مې ما سره راوړن کې دومره پیسې نه وي چې زه رکشي کې تلې وې 9 کیلومتر وځه پیدل تلم بیا چې ما خام شو د سرخان وو لګیدو امیر سے به ما ته دا نه چې ته روټي وخورم زه به بهر لاړم شپه قسم دې کترې دا او بو باندې ما شپه تیرول جی نو دا خبره مې سپور کولم جی اوا خو به تیر شاجي سره هذا خیر دی دا به کیږي داسې خلک معاشره کې شته دي ادرو دروازو خبره مې وکړه چې دا اسنه کولاويږي سوال سینا او غلا نو زه راوند چې فارغ شوم بس مدرسې کې نو 2.5 تنخواه 3 تنخواه نو یو ورځ کور ته راغم نو اوس دې ملک چې کوم د روکان اوس ورته ماشاءالله الله دې زما بچی تاسو بچو سره نیکمل کی مخامخ د امرو تو ریړه ده ته د استاد هم پاتې شوی اوس د سره پنځه دجی پینزو هغه نوٹ نه ګول نوٹ هغه له سره او هغه ته شي هغه الفاظ نشو دا کولې کنه او ته دا راکاو سمروت نه پیژندو او هو هغه عمر بن عبد العزيز هغه ته نو نعوذ بالله عمر بن عبد العزيز اولټو نه نظر کوم حضور وته مې بچی سدي بابا دا په الله کې نو کې زما د زړه نه الله خبره ما سره پیسې نه هغه امرود غوښتل ما هغه ته وی امرود والا کا مې رجی کا خفکه نه ما سره قرضه وکا وی ټیک ته چې قرضه وکم ما دا کریټ ما ته کې دا پیسې بدرک نو د بچو جړه نه دي جړه زه تاسو ته زما خبره بیا وګدي کنه جی د خلکو سره کې ناستل سنت دي غلو سره کې نه د موږ ته 2 نمبر وایو کنه دي سره کې نه چې ولې یار ته ولې خلک 2 نمبر وایي ته سوان ولې کې رورا ته کې نه دلته الله دې دا خبره زموږ ژوندۍ کې راولي د خپل خرچونه لګه خرچو بس اوس اختر را روان دي کنه فطرانی دیوال نه لګ بهر روز چې زما خو 3000 روپے فطرانه جوړیږي او د سوسایټي نه بهر یو کچا کور دی الته کونډه وسیږي دا غیش پک بچی دي دي زبر دغه د اختر بندوبست کوم دا سي خلکو نه دعاګانی واخلو یو وړه غونډه کارګزاري ته زینب یو ماشوم دغه تلیسیمیا و دغه خونو نه به چې دوی به ختم شو کینسر یو د ویني بدن وینه نه جوړوله غاخونو پوزنه به وینه راتله الله دې موږ د بچو تکلیف نه وساتي پلار چنچي چلوله ما ته چوي چې دا غریب از زینب دوی ختمه د سره پیسې نشته اې ما سره ذاتی نه وي خو خلکو ته ترا قسم دې داسې شي وي مفتي صاحب نمک منډه ته زو زه خو نه شم پړې او الحمدلله اوس پورې ناره غټه خو نه پیژنم تاسو ما ته کې نه پیژنم نمک منډه کې ورته څومره خرچه کې 6000 مړه 6000 مال راکایا حرام نه دي تاسو تلې شي دا خبر نه کوم مفتي صاحب فلان کې زیته زو څومره خرچې نیت کړې ده یره 40000 مړه دارا نو خلکو نه داسې پیسې غوښتي 5300 روپیه باندې هغه ډبیو امي ولې شرپو هسپتال کې واغسته او زراغم اور مې ولو مخام کې داود نو د پلار ورو ته ماته شکیلا مولوی سي مفتدانا شکیلا څنګه راغله مجید ډبې مې زینب لروړې هغه شی ډبې ته وسو کتل کنه جی الفاظ دو و دعا د تنکم
او وجد کې نه شي سره زه دعا د تنه کوم خلک وی کنه الله سره خو زه دعا د تنه کوم اډوي واغست په بل ورځ باندې مې سره ملاقات شو مې زینب څنګه ده زینب د خلینو وینتلا چې ودوم وینه روانه ودی به صفا کوله نو چې هغه ګولې شروع کړي کنه نو هغه وینه بند شو هغه آرام سره خوب وکړو نو داود ماته وی شکیلا ټول شپه ما او خزه دې ډبي ته جړلې دي په دعا مو ته نه کړې وسغه خو الله وکړي کنه جی په بل ورځ جمعې منځنه شروع وتم یو مرګري ماته مولوی صاحب د احرام بداسي تړو کدا بداسي تړو مې دې سه ما هو نه عمره کړې نه مې حج کړې او زموږ په خاګانو کې چرته کی ویره جی پاسپورت راکا کنه نو مې مونږ خود وکسان یو خد پاسپورت راکې الله تعالی بندوبست کو د دې پته نه لګی چې داود الله تاسو ویلو التنا الحمدلله نظام چالو دی الله پاک بار بار غواړي ولادي موږ بار بار بوزي ابل اوس چا پرچر ولګلا جمعې بیان کې چې تاسو د کندو د یتیمانو ډیره پرزور خبره کوي او په خپل هر کال عمرې لذي ولي دا پیسې کندو لولي نو ورکې یتیمانو لولي نو ورکې نو موته الله بندا دا کندو یتیمانو خو زه وسیله ګرځوم قسم دې کوسه پوری مال چا 3.5 لک روپیا راکړي چې مفتي صاحب ته په دې باندې عمرې لاړ شه خو پاسپورت می جیب کې او پرون یو مرګره راغ پرون دا سکه نه ستګره جی او دا سکه نه سمته دي سوالګر نه ما او دې ته چرور څه په جوړا شو زموږ ولې څه خبره کوي ماشوم مکار نشي کېدی ماشوم چې خوښ شي جوړ ماشوم سړی مکار نشي کېدی جی او د مکار سړی چهره نه پته لګي سړی په جوړا شو مو اوس خدای پاک زم مې یاد خبر وکا ویجی بیگا زما ماشوم د ورور کمرې ته ملاړه غي وخه پخ کړي و وی ما په خپل وګونو وردل چې راوي شو چې ځه وی چې راغه ماته چې بابا مونږ به وخه کله پخو بس دا خبرو کو په جوړا شو وی دی چې موږ دفتر د کپړو بس کیږي مې مړ الله به بندوبست کی داسې خلک الحمدلله تراکا غلن پیسې برابر کې پر رب یقینو کې ځکه کیفیت نشم نقل کولې چې هغه په کم کیفیت کې هغه پیسې واغستو په خندا شو مو ته د الله بندا هیڅ نه راغله بل ورځ زم کمرې ته چرغ اوره بند کو وېزوی زما د روزي بسنګ کیږي نو ما کور ورته مې دی لگا لګي پیسې ورکا هغه چې پیسې څنګه واغستې وي بچي الله دې حج لبوزه نو ما مرګ ته مې یار د دې ته وایي چې شکل ته د عمره او د حج دعا مکوي نو زما استاد مسائل به حل کیږي په دې باندې چې داسې خلک دومره اسانه ده کنن سبا دومره بشک از سرکاري ملازم نه زما یو 70000 روپے تنخواه لګ بلاندې راشو خیر دې 65 تا لګ 40 تا 35 تا 30 تا 30000 روپے زما تنخواه ده او ځان سره وړوکی غونته کور چلولې شم یو کونډه او دو بچي څنګه چلولې شم وره ما سره موبایل نشته ټچ او ما ته د ټچ موبایل ضرورت ته د 71000 روپے موبایل ما په 1,10,000 روپے په ماهانه قسط واغستو ما غوښتو کنه دي په 30000 تنخواه کې ماهانه قسط چلوم کنه چلوم چلولې شم کنه جی په 30000 تنخواه کې زماهانه د موبایل قسط نو زه یو کونډه ځان سره نشم چلولې یتیم ځان سره نشم چلولې جی الله دې دا خبرې زموږ ژوندۍ کې راولي او به توبه دروازه کولا ولا بس دا ډیر دي دا کم چې موږ ناس کنه جنن فیصله وکړو نن موږ په والو کې تکړیو په زیبا کې تکړیو نن موږ کینه زیبا کو حسد زیبا کو غصه زیبا کو انانیت زیبا کو چې جتا ته کنزل وکړل یار ما تم په دې چې ماته وکړل چې ستا کور مخې ته ولاړ دی مړه خیر دی کنه ته راول مړه ته کینه زموږ محلې کې درې سلور لکان دي بدمعشان وانت کنه جی ما بچو ته مې بچې مکه یو سره بابا سایکل ته نشي وسته ماشومه دا غم د وختونو راکاږي او هغه محلې کې یو ګروپ غونته جوړ نشي اول وضو تم پر رب یقینو کې تش د اترو بوتل په گاډي کې پروت تش مو ته لګته خراشه مې دا ولا بچو کله ته بین کاو کله ته بین کاو زما مرګري شو حق جوړ مې بل چل راغسته د عمره والا التنا الله دې محرم ته بار بار بوزي ایو کینګ بګه مخه تراغه مې تراشه یار مې دا ګوره د مور خپل لور کبه دې افطاری کوي هغه مرګره شو قسم دې زموږ محلې کې گیټ لګېدلې دي زه چې گیټ تورسم ارن وامه یا کور والا ټلیفون کوم ماشوم رولېګا اوس دا زموږ چې د بدمعشان ودا ولاړی او زما انتظار کوي چې شکل راځي مو ته گیټ کولو الله دې مونږ کې دا خبره راولي نو توبه واسو او یاد ساتي حقوق نه معاف کیږي توبه سره کچا سره زیاتې کړې وي الله رضا ده پاره غینه معافي وو او معافي سره عزت نه کمیږي وای حدیث ته مې ما معاف کا حدیث ما معاف کا او زما عزت کم نشو دا معنا کشر دی الکه ما معاف کا عزت کم نشو اللہ نبی فرمائی صدقے سے رزق کم نہیں ہوتا معافی سے عزت کم نہیں ہوتی ٹھیک تک ہے نا انشاءاللہ اللہ اذا خبر زندگی کی راہ بس بسم الله الرحمن الرحيم
تسر باندې زر زر کوم پیرنې هي فست کلاس کې